बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है چې تاسو په خیر او د صحت په جامه کې وئ. جی موږ پرون چې کوم ټاپک ویلی و یونټ نمبر 3 کې موږ پرون سیل چې و ډسکس کړی و. نن د هغې موږ پارټ بي چې دی ډسکس کوو هغه نن دی زموږ سره ټیشو چې ټیشوز چې دی هغه زموږ سره څه ته وایي او د دې زموږ سره مین ټایپس کوم یو دی او بیا په هغې کې فردر ټایپس چې دی هغه موږ ډسکس کوو. پرونی ټاپک خو ډېر ایزي و، نننی به لږ مشکل یې خو ځان به پرې پوه کوئ. ام سی کیوز هم زیاتره د دې نه راځي او دا یو خاص مشکله وړو ته لګي، نو ځان به پرې پوه کوئ. ایزي دی، ګران نه دی. ټیک ده، نو سټارټ اخلو د خپل ټاپک ټیشوز. نو ټیشوز خو به تاسو الریډي پیژنئ که نه. ټیشوز زموږ سره څه ته وایي؟ کله چې ډېر شي سیلونه رایوځای شي، سیلز صحیح ده. مین سیلز چې کله رایوځای شي دا زموږ سره څه جوړوي؟ دا زموږ سره ټیشوز جوړوي. دغه هغه ډیفینیشن دی. ټیک شو. ټیشوز چې دی زموږ سره a tissue is a group of similar cells that work together یا that together carry out a specific function. چې دا زموږ سره څه کوي؟ دا ګروپ اف سیلز دي، سیمیلر سیلز دي چې هغه یو سپیسیفیک فنکشن کوي، نو دغې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ټیشوز وایو. فار ایگزامپل زه ستاسو نه یو تپوس کوم په دې حواله کې، نیفرون چې دی، نیفرون کوم چې په کډني هغه فنکشنل یونټ دی نیفرون. نیفرون زموږ سره سیل دی که ټیشو ده؟ نو او خلک په دې کې کنفیوز کېږي دا سیل دی ټیشو دی ارګن دی. نو ځان په دې باندې پوه کوئ. نیفرون چې دی دا زموږ سره ټیشوز دي، صحیح ده. دا زموږ سره ارګن نه دی. ارګن زموږ سره کډني ده او په کډني کې دننه چې کوم ټیشوز دي هغه زموږ سره نیفرون دي، صحیح ده. د نیفرون بیا کار څه دی؟ اوس تاسو صرف په دې ډیفینیشن پوه کوم. په دې کې نیفرون کې زموږ سره سیمیلر سیلز دي، سیمیلر سیلز دي او دغه سیمیلر سیلز چې دي دا دیټ together carry out a specific function. د دې سپیسیفیک فنکشن دی هغه زموږ سره څه دی؟ فلټریشن اف بلډ دی، صحیح ده، د نیفرون په کیس کې. ټیک شو. بیا د نور بدن کې زمونږ ټوټل بدن د ټیشوز نه جوړ دی، نو د هغه ټیشوز چې دی هغه ډفرنٹ فنکشن دي، صحیح ده. ارګنایزیشنل لیول انټرمیډیټ بټوین د سیلز اینډ کمپلیټ ارګانیزم. دا زمونږ سره د سیل او د کمپلیټ ارګانیزم په منځ کې یو انټرمیډیټ لیول دی، صحیح ده، ټیشوز. ښه جي. د سټډي اف د ټیشو از کالډ هیسټالوجي. او د ټیشو چې کله موږ سټډي کوو، د دې سټرکچر سټډي کوو، د دې موږ اناټمي او فزیالوجي سټډي کوو، هغه موږ په هیسټالوجي کې سټډي کوو. ټیک ده. بیا دلته په دې کې جنرال اگزامپل ورکړي، سیمپل کولومینر دی، ټرانزیشنل دی، صحیح ده. نو دا اگزامپل ورکړي، خو دا مخې ته انشاءالله موږ خبر ډیټیل باندې وایو. بیا راځو دلته سټرکچرل ارګنایزیشن له، چې زموږ سره لایف از کریکټرایزد بای د هیرارکیل ارډر اف ارګنایزیشن. په دې کې زموږ سره یو هیرارکیل ارډر دی، یو مخصوص ترتیب دی د دې لپاره، او په هغه ترتیب باندې یو ارګانیزم چې دا جوړیږي. د ټول نه اول دا موږ په فست چپټر کې موږ خیر ډسکس کړي، خو دلته دوباره ورته وکړي. د ټول نه اول دی زموږ سره ایټم. د اټمونو چې کله بیا رایوځای شي ډېر شي اټمونه، نو هغه زموږ سره جوړوي مالیکیول. ټیک شو. دلته دې طرف ته سره هم ګورئ، دلته زموږ سره مالیکیول شو، بیا اټم شو، بیا مالیکیول شو، بیا ورپسې ډېر شي مالیکیول چې رایوځای شي او یو سپیسیفیک فنکشن کوي، نو دغې ته موږ ارګانیل وایو. خو دلته پکې یو بل ورکړی دی زموږ سره دی میکرو مالیکیول. نو میکرو مالیکیول کله چې واړه مالیکیول رایوځای شي او یو غټ لارج چین جوړ کړي، سټرکچر جوړ کړي، دغې ته موږ میکرو مالیکیول وایو. ټیک ده. بیا میکرو مالیکیول چې کله رایوځای شي هغه زموږ سره څه جوړوي؟ هغه زموږ سره ارګانیل جوړوي. او ډیفرنٹ ارګانیلز چې کله رایوځای شي او یو سپیسیفیک فنکشن کوي، هغه زموږ سره څه جوړوي؟ سیل جوړوي. او د سیل پسې بیا زموږ سره ټیشو ده. په دې چپټر کې موږ ټیشو ډسکس کوو، بیا ورپسې ارګن دی، بیا ارګن سیستم دی، بیا ارګانیزم دی، بیا پاپولیشن دی، بیا زموږ سره اخر کې لاست کې ټوټل کمیونټي ده. دا جنرال یو هیرارکیل ارډر دی د دې لپاره چې لایف چې دی هغه څنګه چې دی سټارټ کیږي او په کوم ځای باندې ختمیږي. اوس پای کې سټرکچرل ارګنایزیشن کې د سیل از د لویسټ لیول. پای کې سیل زموږ سره لویسټ لیول دی. اوس تاسو وایئ چې پای کې اټم او مالیکیول زموږ سره لویسټ لیول دی، خو نه، سیل چې دی یو بیسیک سټرکچر او فنکشنل یونټ زموږ سره سیل دی. اټم او مالیکیول یوازې څه نشي کولی، نه ارګانیل یوازې څه کولی شي، صحیح ده. نو سیل کې دی زموږ سره یو سټرکچرل ارګنایزیشن کې دی زموږ سره ټول لویسټ لیول دی، صحیح ده. دیټ کین لایف انډیپینډنټلی از ان ارګانیزم. او سیل چې دا جدا یو د ارګانیزم نه جدا پاتې کېدی شي، لکه څنګه چې تاسو یونیسیلولر ته وګورئ، هغه صرف ون سیل اونلی ون سیل او هغه جدا خپل لایف اکټیویټیز چې دی هغه کوي. ټیک ده. نو دغه زموږ سره په سټرکچرل ارګنایزیشن کې د ټول نه په فرست نمبر راځي. بیا پای کې زموږ سره ان ملټي سیلولر ارګانیزم، دغه د یونی سیلولر خبره وه. په ملټي سیلولر ارګانیزم کې زموږ سره سپیشلایزډ سیل آر ګروپډ انټو ټیشو. یو سپیشلایزډ سیل دي او هغه زموږ سره څه هغه رایوځای شي او زموږ سره څه جوړ کړي؟ ټیشو جوړ کړي. اوس ټیشو څه ته وایي؟ نو ټیشو از ا group of cells similar in structure and performing a common function. دا زموږ سره سیمیلر سیلز دي په سټرکچر کې او مطلب په فنکشن کې هم، او یو
سپیسیفیک فنکشن چې دی یو سپیشل فنکشن چې دی هغه پرفارم کوي صحیح ده نو دغه زموږ سره د ټیشو ډیفینیشن دی نو ارګن ار کمپرایزډ اف کمبینیشن اف ویریس ټیشو وس دغه سټرکچرل ارګنایزیشن کې ورکړی دی ټول اول موږ ته سیل وی بیا دغه پس ټیشو وی وس ارګن چې دی ارګن زموږ سره څنګه جوړیږي نو کله چې ډیر شي ټیشوز رايوځي شي او یو سپیسیفیک فنکشن کوي نو دغه ته موږ ارګن وایو او بیا چې ډیفرنٹ ارګنز رايوځي شي هغه زموږ سره څه جوړي هغه زموږ سره ارګن سیستم جوړي صحیح ده په دې کې زموږ سره ملټیپل ارګن ورکینګ ټوګیدر کله چې زموږ سره ډیر شي ارګن چې دی هغه یو ځای کار کوي بیا دلته دوباره هغه سټرکچر دلته دوباره ورکړی تاسو یې کتلی شئ نیکسټ زموږ سره ټایپس اف ټیشو اوس ټاپک زموږ اوس شروع کیږي صحیح ده ټایپس اف ټیشو زموږ سره کم دي دغه شانتي په دې کې موږ ډسکس کوو سموث مسل ټیشو لوز کنیکټیو ټیشو اپیتیلیل ټیشو او نیورل ټیشو یا نروس ټیشو صحیح ده دا ټوټل چې دا موږ په دې کې ډسکس کوو نو په دې کې زموږ سره 4 میجر ټیشو ټایپس دي او هغه د زموږ سره اپیتیلیل کنیکټیو مسل اینڈ نروس هر یو چې مخې ته په ډیټیل باندې ورکړی دی دلته که تاسو د نیورل ټیشوز ته وګورئ یا نیوران ته وګورئ دلته نیوران سټرکچر دی صحیح ده نو دې نه تاسو ته لږ آیډیا راځي چې دا مطلب د نروس سیستم سره ریلیټډ دی دغه شانتي که تاسو د اپیتیلیل ته وګورئ نو دا تاسو داسې ریلیټ کولی شئ چې دا زموږ سره مطلب د اپیتیلیا سره ریلیټډ دی مطلب د یو ممبرین سره ریلیټډ دی صحیح ده دغه شانتي ایریتروسایټ ته وګورئ دا په کوم یو کې راځي نو ایریتروسایټ چې دا زموږ سره په کنیکټیو کې راځي صحیح بیا سکیلیټل مسل دی نو دا زموږ سره په سکیلیټل مسل دا مسل ټیشوز کې راځي ټیک شو دغه شان سٹارټ اخلو د خپل ټاپک او پای کې د ټول نه اولنی دی زموږ سره اپیتیلیل ټیشو زموږ ټاپک وس د ریزن سٹارټ کیږي صحیح ده ځکه چې د ټیشو دا ټایپس نه دي په دې کې وړ ډېر زیات کنفیوز یو درینه ام سی کیوز راځي او ډېر ګران راځي نو ځان په دې باندې پوه کړئ ګران ام سی کیوز څنګه راځي هغه تاسو پوه کوم خلک کنفیوژن په کوم ځای کې جوړیږي نو شیټ اف د سیلز کورینګ د باډي سرفیس ار لاینینګ body cavities and also found in the gland epithelial tissues په کم ځای کې اول به تاسو د ریلوکیشن یادوي د ریلوکیشن چې تاسو یاد کو به دا غینه ورسته د سټرکچر دی د زموږ سره د ټول نه اول کې د زموږ سره په کورینګ باډي سرفیس کې دا چې کوم د باډي د سرفیس چې کوم ځای نه کور کړی دی یا لاینینګ اف د باډي کیویټیز کم باډي کیویټیز دی د هغې چاپیره لاینینګ دی نو دغه لاینینګ کې موجود دي او بل فاوند ان د ګلینډز په ګلینډز کې اپیتیلیل ټیشو موجود دي نو اوس د ریلوکیشن تاسو زده کو چې په کم ځای باندې دی باډي سرفیس کور کړی دی دویم یا موږ ته داسې ویلی شو چې د لاینینګ کیویټیز چې دی د هغې لاینینګ دی کړی دی صحیح دی لکه فار ایگزامپل که موږ ټریکیا والو نو ټریکیا کې دلته زموږ سره صحیح دلته زموږ سره اپیتیلیل ټیشو وي صحیح ده یا که موږ دغه واخلو سټمک واخلو نو هغه زموږ سره یو کیویټي ده په هغه کیویټي کې چې چاپېره کوم لاینینګ دی هغه د اپیتیلیل ټیشو نه جوړي صحیح ده لکه دلته اوس یو ایگزامپل دوه اخیستلی دی جسټ epidermis of the skin د سکین د کم epidermis چې دی بهرنی چې کوم د ټول نه بهرنی کم لیر دی that separate the inside and outside of the body دا زمونږ د بدن inside او outside د یو بل نه څه کوي جدا کوي نو epithelium lining دا زمونږ سره یو لاینینګ مطلب داسې یو لاینینګ دی چې دا زمونږ سره سیپریشن نه ولي صحیح ده separation between the inside and outside راولي بل epithelium lining urinary bladder separate the underlying cells and from the urine اوس که تاسو دغه واخلئ یورینري بلیډر واخلئ نو هغه هم زموږ سره یوه کیویټي شان ده نو دغه کیویټي چې دا یو هالو ارګن دی او د دې د لاینینګ چې دی دا جوړ شوی دی د اپیتیلیل ټیشو نه او دا سیپریشن نه ولي د چا په منځ کې دیټ سیپریټ د سیلز اف د یورینري بلیډر فرام د یورین د یورین او د یورینري بلیډر کم چې مثانه ده که نه مثانه کې دننه کم یورین جوړیږي دغه یورین چې دی هغه هلته سټور کیږي نو د دغې په منځ کې د سیپریشن څوک راولي د اپیتیلیل ټیشو راولي نو تاسو اول د ریلوکیشن او اگزامپل په ځان سره بالکل یاد ساتئ اگزامپل ام سی کیوز راځي چې د ټیشوز دیټ سیپریټ د انډرلاینینګ سیل فرام د یورین از نو هغه چې بیا تاسو ته یاد چې زموږ سره اپیتیلیم دی یا اپیتیلیل ټیشو ده بلې اپیتیلیل ټیشو مینی ډایورس فنکشن لري ډېر شی کارونه دي خو پروټیکشن اف د انډرلاینګ سټرکچر چې دی څه وکړي پروټیکشن وکړي کم چې دننه سټرکچرز دي په بدن کې کم دننه سټرکچرز دي نو د هغې څه وکړي پروټیکشن وکړي دویم دی په ابزارپشن کې هیلپ کوي ابزارپشن کې به کم ځای کې نو دی زموږ سره په دې انټسټاین کې او ورسره په سټمک کې په دې کې زموږ سره اپیتیلیل ټیشو وي نو هغه زموږ سره څه کوي هغه ابزارپشن کې هیلپ کوي دویم فلټریشن کې هیلپ کوي ایکسکریشن کې کوي سیکریشن کې کوي ورسره په سینسري پرسپشن کې هم کوي سینسري پرسپشن کې به څنګه کوي نو سینسري پرسپشن کې داسې کوي که نه لکه زموږ د اپیډرمس چې دی اپیډرمس کې زموږ سره صحیح د اپیتیلیل ټیشو دا دغه ټیشوز کې زموږ سره سینسري ریسپټر دي نو هغه زموږ سره ریسپشن کوي بیا د دې زموږ سره فردر شیپس دي نو په هغې کې زموږ سره سکویمس دی کیوبایډل او کولومینر دی نو که تاسو د سکویمس ته وګورئ دا زموږ سره د پلیټن سرکولر لایک دی صحیح ده کیوبایډل کې دا کیوب په شان دي کیوب زموږ سره سټرکچر څنګه وي داسې کیوب وي که نه دلته به صحیح ډرای شي یا نه خو هغه داسې کیوبایډ سټرکچر داسې ټیک شو
بس داسې غوندې کې سټرکچر دي. او بیا بل کولومینر چې دا د کالم په شان دي کولومینر. ښه جي بیا په دې کې زموږ سره کریکټریسټیک دي نو سیل آر کلوزلی پیکډ. اوس د دې د سیلونه نه دي د اپیتیلیل نه. اپیتیلیوم د سیلونه چې دي کنه دا زموږ سره کلوزلی پیکډ دي. epithelium cells are closely packed intercellular مطلب دا دی چې یو بل ټول نږدې دي صحیح ده په منځ کې پکې خالی سپیسز نشته. د closely packed مطلب دا دی intercellular matrix is minimal په دې کې چې کوم intercellular matrix دی کنه هغه پکې ډېر لږ دی lies on the basement membrane او دا زموږ سره ټول نه په لاندني membrane باندې صحیح ده. په دې کې regeneration چې دی rapid cell division at the basal surface صحیح ده. په دې کې دلته را surface دی خو دلته مس شوی دی دلته ځان سره وسره ولیکئ صحیح ده. نو په دې کې زموږ سره د rapid cell division at the basal surface په basal surface باندې به rapid cell division کوي او هلته مطلب خپل regeneration چې دی هغه ډېر زر کوي صحیح ده. واپس ځان به ډېر زر ریکور کوي. فار ایگزامپل ستا د بدن څه ځای خوږ شي نو دغه واپس چې دی ریکور کول او سیل ډیویژن کول هغه د اپیتیلیل ټیشو کار دی او هغه ډېر دی ریپیټ کوي تیزی کوي صحیح ده. ښه جي نیکسټ په دې کې زموږ سره لیرز دي نو سیل لیرز نو سیمپل اپیتیلیا دی سټریټیفاید اپیتیلیا ده صحیح ده. نو سیمپل اپیتیلیا زموږ سره څه ته وایي په دې کې زموږ سره سنګل لیري سیمپل اپیتیلیا کې زموږ سره سنگل لیر اپسیلی مطلب دا چې صرف دا یو لیر یې دلته چې کوم یو لیر ورکړی د سیمپل لا. و سټریټیفاید څه ته وایي نو سټریټیفاید اول به یو لیر بیا بل لیر بیا بل لیر دغه شانتي بل لیر بای لیر چې دا به دغه شوی 2 اور مور سیل لیر په دې کې دوه یا دوه نه سیوا سیل لري کامن ان های ابریجن ایریا. اوس کم ځای نه چې مطلب ابریجن دی ته وایي کنه لکه خلک چې هغه سزې پورې اړتاو شي په ځمکه باندې اړتاو شي او سزې چې دی هغه خوږ شوی نه دننه وینې شوی نه خو هغه هسې وسولیږي چې نو دغې ته موږ ابریجن وایو. یا پخوا په دې سکولونو کې یو څیز راوتلی و چاته به یاد یا چاته به نه دا ګوته به یې راواخیسته که نه نو هغه به په دې بله ګوته باندې له پاسه داسې مګله به وي نو هغه به ابریجن جوړ کړو صحیح ده. هغه زخم به یې جوړ کړو نو دغې ته موږ ابریجن وایو. نو په کوم ځای کې چې ابریجن های مطلب سیوا کېږي نو په هغه ځایونو کې زموږ سره سټریټیفاید اپیتیلیا چې دا سیوایي هغه د څه لپاره سیوایي هغه د دغه لپاره سیوایي د مطلب د ریجنریشن لپاره د ریپټ سیل ډیویژن لپاره صحیح ده چې واپس ځان چې دی زر ریکور کړي. او اگزامپل یې دلته ورکړل چې دا د سکن په سرفیس باندې او دویم د په ماوت کې صحیح ده. ماوت کې هم ابریجن کېږي په مخه باندې خلک کلک خوراکونه خوري د هغې نه مخ دغه چې دی ماوت چې دی هغه خوږ شي ابریجن پای کې وشي صحیح ده. نو د هغې د ریکور کولو دپاره زموږ سره پای کې سټریټیفاید اپیتیلیا. بل د سیل شیپ نو سیل شیپ چې دی که نه په دې کې خو موږ ووي که نه یو پکې زموږ سره سیمپل سکویمس دی د دې 3 کامن شیپس دي صحیح ده. 3 کامن شیپ دي MCQs دپاره یاد ساتئ د دې زموږ سره شیپس څو دي د اپیتیلیا هغه 3 کامن شیپس دي او نومونه به هم یاد ساتئ چې کیوبایډ دی سکویمس دی او کولومینر دی. دلته یې د سټرکچر دلته ورکړي دی د سکویمس دی سکویمس بالکل پلیټن وي صحیح ده دا مخې ته یې ورکړي دي او بل کیوبایډل دی د کیوب په شانتي دلته یې د سټرکچر ته وګورئ او بل کولومینر دی دا داسې لانګ شانتي الانګیټډ کولومینر دی ټیک ده. ښه جي سیل لیر اینډ شیپ د دې په بیس باندې د دې زموږ سره دوه مین نومونه دي 2 نیمز. فرست نیم انډیکیټ د سیل لیر اولنی چې دا زموږ سره سیل لیر یې چې سیمپل دی که سټریټیفاید دی او سیکنډ نیم انډیکیټ د سیل شیپ او دویم نوم چې دا موږ ته انډیکیټ کوي څه شی سیل شیپ چې دا زموږ سره سکویمس دی کولومینر دی که نه کیوبایډ دی صحیح ده. ښه نو په دې کې که تاسو وګورئ سیمپل سکویمس نو سیمپل زموږ سره د سیل لیر په بیس راغلی او سکویمس زموږ سره د څه په بیس راغلی دا د سیل شیپ په بیس باندې راغلی چې دا سکویمس دی مطلب هغه پلیټن دی او سټریټیفاید نو سټریټیفاید زموږ سره په دې کې 2 اور مور لیرز دي او کیوبایډل اپیتیلیوم دی مطلب دا دی چې کیوبایډل سټرکچر دی. نیکسټ دی زموږ سره سیمپل سکویمس اپیتیلیوم. اوس د دې د اپیتیلیل ټیشو کې موږ دننه را روان یو په اپیتیلیل ټیشو کې زموږ سره د ټول نه اولنی ټایپ زموږ سره څه شو سیمپل سکویمس اپیتیلیوم. دا زموږ سره پلیټن وي ما تاسو ته معلومه وي چې دا پلیټ لایقي پلیټن صحیح ده ریزمبل ټایل فلور فرام د ټاپ او د لپاسې نه ورته که ته ګورې لکه ته به وایې چې په دې د سیلونو داسې ښکارېږي به تا ته که نه لکه په ځمکه باندې چې چا ټایلونه لګولي صحیح ده او ریزمبل د پرایډ ایګ فرام د ایګ او که ته ورته د سایډ نه ګورې فرام ایګ فرام د سایډ پرایډ ایګ فرام د سایډ نو که ته ورته د سایډ نه ګورې نو تا ته به داسې ښکاري لکه فرایډ ایګ صحیح ده. ایګ چې فرای کېږي که نه نو داسې ښکارېږي. بل تین اینډ فرمیبل دا زموږ سره ډېر تین وي نري وي او فرمیبل مطلب د دې نه هر شي چې دی هغه پاس کېږي صحیح ده. بل طرف ته دی پاس کېدی شي. پاوند ویر د ایکسچینج از امپورټنټ او دا په کوم ځای باندې په کوم ځای کې چې ایکسچینج دی امپورټنټ فار ایگزامپل لکه کډنی کې چې فلټریشن کېږي
په کډنی کې چې کله فلټریشن کیږي نو په هغه ځای کې زموږ سره په نیفرون کې زموږ سره صحیح سیمپل سکویمس اپیثیلیوم ځکه چې الته فلټریشن کیږي د فلټریشن په ځای کې یا د ایکسچینج په ځای کې د عزت کامنی بل زموږ سره په ایکسچینج په کوم ځای کې په لنګز کې کیږي الته کیپیلریز وي نو په کیپیلریز کې دا زموږ سره سیمپل سکویمس اپیثیلیوم موست کامن وي اگزامپل به یاد ساتئ اگزامپل د ام سی کیوز لپاره موست امپورټنت اکثر دغه اگزامپل راخلي هو به هو اس چینجز پکې نه کوي او دغه اگزامپل چې دغه راخلي او بیا سړی نه هیری وره ښه نو ځان سره به ام سی کیوز لپاره د اگزامپل یاد ساتئ چې په کډنی کې زموږ سره کوم یو اپیثیلیوم دی په لنګز کې کوم یو اپیثیلیوم دی صحیح ده او په کیپیلریز کې کوم یو دی نیکسٹ سیمپل سکویمس اپیثیلیوم کې وای ټو هیو the spatial name reflecting their location یو ته موږ انډوثیلیوم وایو بل ته موږ میزوثیلیوم وایو میزوثیلیوم بس ته وایي انډوثیلیوم بس ته وایي صحیح ده نو inner lining of the heart blood vessel and the lymphatic vessel capillaries are exclusively endothelium د سکار دی کنه انډوثیلیوم دی ته وایي چې دا مطلب په د نانی لیر کې لګیدل انډو مین انټر یا انر سایډ صحیح ده نو انر سایډ کې دا لګیدلی وي دغه اپیثیلیوم دا کم دا سیمپل سکویمس اپیثیلیوم چې دا کله چې په انر سایډ لګیدلی د موږ انډوثیلیوم وایو او کله چې دا زموږ سره پاوند ان د سیرس ممبرین میزوثیلیوم ته وګورئ پاوند ان د سیرس ممبرین lining the ventral body cavity and covering its organ کله چې دی ventral body cavities مخې طرف ته چې کوم body cavities دي او organs چې دی موستلی دی کور کړی دغه ته بیا موږ میزوثیلیوم وایو صحیح ده نو endothelium زموږ سره inner lining دی او mesothelium زموږ سره pound on the surface یا pound on the ventral side of the body we form the wall of the smallest duct of the gland د دې بل کار سره دا زموږ سره کم چې ګلینډز دي کنه دا غي غډکس چې کم پیپونه چې دا غي نه راوتلي د ګلینډز نه لکه فار ایگزامپل د پنکریاز منګه واخلو دا زموږ سره یو ګلینډ دی او د دې ګلینډ نه فار ایگزامپل دا کم د پنکریاټک ډکټ چې راوتلی نو په دې کې زموږ سره په دې کې زموږ سره سیمپل کیوبایډل اپیثیلیوم دی صحیح ده کیوبایډل اپیثیلیوم دی دغه شاتنی ځای پورې دا زموږ سره سکویمس خبره وه اوس دلته سټارټ شوې ده زموږ سره د کیوبایډل اپیثیلیوم د کیوبایډل اپیثیلیوم په کوم ځای باندې کم چې زموږ سره د ګلینډز ډک دي دغه ډکټ کې چې کوم اپیثیلیوم خدای پاک جوړ کړی دی نو هغه زموږ سره سیمپل کیوبایډل اپیثیلیوم دی صحیح ده دا جنرل سټریپ ټایپس دي ګورئ جنرل سټریپ ټایپس دي ځان سټریپ په دې باندې پوه کوئ او د ام سی کیوز لپاره صرف تاسو اگزامپل یاد ساتئ انشاءالله اگزامپل نو به کلیر شي ښه اینډ مینی د کډنی ټیبیول په کډنی ټیبیولز کې زموږ سره سیمپل کیوبایډل اپیثیلیوم موجود وي صحیح ده ښه بیا دلته ورکړی دی لږ ډېر ډسکرپشن دی سیمپل کیوبایډل نو سیمپل نه نو سیمپل مطلب څه شو مطلب چې سنګل لیر دی او کیوبایډل مطلب دا دی چې کیوبایډل سیلز دي په دې کې with the large spherical central nuclei او کم نیوکلیای چې پکې لګېدلي نو هغه زموږ سره سنټرل ده په منځ کې ده او سپیریکل ده مطلب غونډه ده صحیح ده فنکشن د دې دی چې په سیکریشن او ابزارپشن کې هیلپ کوي لوکیشن یې څه دی لوکیشن به موست امپورټنټ دا به یاد ساتئ په کډنی ټیبیولز کې په ډکټس کې په سیکریټري پورشن اف د سمال ګلینډز په اووري سرفیس ایټسټرا په دې باندې موجود وي صحیح ده نو دا زموږ سره سیمپل کیوبایډل اپیثیلیوم خبره وه بلې سیمپل کولومینر اپیثیلیوم اوس کیوبایډل وشو اوس کولومینر راشه نو مینی اسوسییټډ وذ ابزارپشن اینڈ سیکریشن د دې کاروم د دې موستلی د کارونه یو شی نه خو د دې لوکیشن چې دی هغه به ډیفرنټ وي لوکیشن به ځان سره یاد ساتئ چې مینلی اسوسییټډ وذ د ابزارپشن اینڈ سیکریشن د دې مین کار سره په ابزارپشن او سیکریشن کې دا کار کوي دا شن لاین د ډایجسټیو ټریک په ډایجسټیو ټریک کې چې موستلی لګیدلی زموږ سره کولومینر اپیثیلیوم دی صحیح کیوبایډل نه دی کولومینر دی مایکروویلای ان د اپیکل سرفیس اف د اډاپټیو سیل کوم چې ابزارپټیو سیل دي کنه نو دا هغې په دې سر باندې زموږ سره اپیکل سرفیس باندې هغې باندې مایکروویلای او میوکس سیکریټینګ ګابلیټ سیلي میپوزیس د سیلیا په هغې باندې سیلیم وي صحیح ده نو دغه زموږ سره دا زموږ سره د سیمپل کولومینر اپیثیلیوم نه جوړوي صحیح ده اوس په دې کې دلته ډسکرپشن ورکړی دی چې دا زموږ سره سیمپل دی نو سیمپل مطلب دا زموږ سره سنګل لیر دی صحیح ده او کولومینر دی نو مطلب په دې کې چې کوم سیل شیپ لګېدلی یا زموږ سره کولومینري او په دې کې چې کوم نیوکلیس یې دلته دا لیکلی دی تاسو ته به ښکاري یا نه دلته یې وګورئ چې دا زموږ سره اول نیوکلیایي او سم سیل بیر سیلیا په سو سیلونو ته چې دی هغې ته سیلیا هم وي ټیک ده فنکشن د دې سره دا په ابزارپشن کې هیلپ کوي په سیکریشن کې هیلپ کوي کوم چې زموږ سره میوکس سیکریټ کیږي د ریسپایریټري ټریک نه په هغې کې زموږ سره سیمپل کولومینر اپیثیلیوم لګېدلی او دا د هغې په مومنټ کې هیلپ کوي دغه شان په ریپروډکټیو سیلز کې چې کوم دي هلته هغه تاسو به دغه خبره اورېدلي په فیمیل کې چې کوم
فیلوپین ټیوب وي نو په هغې ته چې کله هغه ایګ ریلیز شي اوم ریلیز شي که نه نو د هغه اوم د ریلیز کېدو سره بیا دغه اوم د مخې ته د یوټرس ته راوړل غواړي او دغه راوړل کېږي د سیلیا په مدد سره او دغه سیلیا جوړي زموږ سره د سیمپل کولومینر اپیتیلیم نه صحیح ده نو دغه زموږ سره د دې یو فنکشن دی په ریپروډکټیو کې لوکیشن یې بیا ورکړی دی چې دا زموږ سره نان سیریاټډ ټایپ لاینز د موسٹ اف د ډایجسټیو ټریک کوم چې نان سیریاټډ ټایپ لاینز دي نو پای کې زموږ سره صحیح پای کې دا زموږ سره زیاتره پریزنټ وي صحیح ده نو دغه نور د لوکیشن ورکړي دي خو صحیح ښکارېږي نو تاسو ځنه په خپله باندې بیا په سلایډس کې وګورئ ټیک ده ښه جی نیکسټ دی زموږ سره سیډو سټیټیفاید کولومینر اپیتیلیم و سیډو سټیټیفاید سیډو مطلب فالز مطلب داسې په خلکو پکې شګي که نه او سټیټیفاید مطلب دا دی چې په دې کې به 2 or more سیل صحیح ده 2 or more لیئرز وي لیئر اپ سیل به یې سنګل لیئر اپ سیل نو هغه به زموږ سره کم وي سنګل لیئر اپ سیل به پکې خو آل سیل ریسټ ان د ممبرین ان د بیسمنټ ممبرین ټوټل سیلونه چې دا په بیسمنټ ممبرین باندې او سیل ویری ان هایټ سیل چې دا په هایټ کې ویری کېږي مطلب سبا سیوای سبا کمی او په بعضې ځای کې به لیئرونه ډبل وي په بعضې ځای کې به سنګل وي صحیح ده نو دغې وجې نه ورته موږ سیډو سټیټیفاید وایو سیډو سټیټیفاید مطلب دا دی چې نه پوره سټیټیفاید دی نه پوره څه دی سیمپل دی صحیح ده د دې دواړو په دې منځ کې دی نو ځکه ورته سیډو سټیټیفاید وایي په دې کې به بعضې ځای کې به سنګل لیري په بعضې ځای کې به زموږ سره صحیح پای کې به سیل او په هایټ کې چې دی مطلب ویری کېږي مطلب بعضې ځای کې به سیلونه واړی بعضې ځای کې به سیلونه غټي صحیح ده اونلی ټالس سیل ریاکټ فری اپیکل سرفیس ښه دا زموږ سره صحیح دا ټالس سیل چې کنه دا زموږ سره په اپیکل سایډ باندې او دلته د اصل کې دا پکچر یې لګول دی که نه د دې پکچر د وجې نه دلته چې کوم لیکل دي هغه پناه شوي دي نو تاسو به سره دا په خپله باندې په دې سلایډس کې بیا که چا سره لیپټاپ وي نو په لیپټاپ کې دا دغه کې دا پکچر به لږ معمولي اخوا کوي نو دې لاندې رالیکل به تاسو وینئ صحیح ده ښه جي وی ګیوز پلز اپیرنس موږ له راکوي او هغه ډیو ټو ملټیپل لیر د ملټیپل لیر د وجې نه ټیک ده ښه جي بیا سیکریټ اور ابزارب د سبسټانس د دې دغه سیکریشن او ابزارپشن کار دی مې پوزیس سیل یا په بعضې کې سیل یایي او مې پوزیس د ګابلیټ سیل خو پېژنئ که نه کوم چې د میوکس په هغه سیکریشن کې او په مومنټ کې هیلپ کوي صحیح ده نو دغه زموږ سره ګابلیټ سیل بیا دلته په دې ډایګرام کې ورکړي دي سیډو سټیډیفاید لپاره ډسکرپشن وګورئ وایي سنګل لیئر اف د سیل اف ډیفرنګ هایټ سنګل لیئر اف سیل به خو په هایټ کې به ډیفرنټ وي بعضې ځای کې به وړوکی بعضې ځای کې به غټي اینډ سم ریچینګ the free surface nuclei seen at the different level nuclei په بعضې کې به په سنټر باندې بعضې ځای کې به په پیریفري باندې نو په ډیفرنټ لیول باندې به مې کنټین د ګابلیټ سیل په ګابلیټ سیل کې او په اینډ بیئر سیل یا او کم سیلونو کې چې سیل یا نو هغې ته زموږ سره سټیډو سټیټیفاید کولومینر اپیتیلیم پای کې موجود وي فنکشن د دې سره په سیکریشن کې هیلپ کوي پارټیکولرلی اف د میوکس پروپلجن اف د میوکس بای د سیلري ایکشن پروپلجن اف د میوکس مطلب دا دی چې کله میوکس خلک د ریسپایریټري ټریک نه بهر راوباسي مطلب دا دی خلک چې په پښتو کې درته ویم خلک چې خراش کې توکي که نه نو دغه زموږ سره صحیح دا زموږ سره فنکشن د چا دی دا د سیډو سټیټیفاید اپیتیلیم دی صحیح ده بیا لوکیشن د دې دی زموږ سره نان سیلیټډ ټایپ ان میل په میل کې چې زموږ سره نان سیلیټډ ټایپ پای کې زموږ سره دی لکه سپم کیرینګ ډکټ په سپم چې کوم ډکس چې دي هغه سپم چې دی کیری کوي مطلب د اپیډرایمس نه چې کوم راوتلی دی واز ډیفرنس که نه یا دغه شانتې هغه واز ډیفرنس شي چې نو دا زموږ سره څه کوي د دې سپم دا مومنټ کوي نو هغه نان سیریټډ دي نو په هغې کې هم دا زموږ سره سیمپل سیډو سټیټیفاید کولومینر اپیتیلیم چې دی دا موجود وي صحیح ده په ټریکیا کې موسٹ کامن اگزامپل چې دی د دې ټریکیا د لوکیشن چې تاسو ته په یاد وګورئ ښه ایم سی کیوز دپاره ډېر امپورټنټ دي او د دې نه اکثر راځي ټیک شو ښه جي نیکسټ دی زموږ سره stratified epithelia و stratified epithelia زموږ سره possess 2 or more cells په دې کې به زموږ سره د دوه یا د دوه نه سیوا سیل لیرز به صحیح نه stratified epithelia کې موږ شاید هم خبرې کړې وه چې stratified epithelium زموږ سره څه ته وایي نو په دې کې زموږ سره 2 or more cell layers به regenerate from below او دا به د لاندې نه چې هغه به سټارټ کېږي regeneration به د لاندې نه کېږي basal cell divide and push apically upward کوم چې basal cells دي هغه به ډیوایډ کېږي او نور سیلونه چې هغه به له پاسه طرف ته پوش کوي صحیح ده more durable than د سیمپل اپیتیلیا دا د سیمپل اپیتیلیا زموږ سره مور ډیوریبل دی ځکه مور ډیوریبل دی چې په دې کې ډبل لیر دی یا په دې کې مور لیرز یې ډېر شي لیرز نو که یو لیر خراب شي نو بل لیر چې دی هغه موجود دی هغه پروټیکشن ورکوي صحیح ده پروټیکشن از د میجر رول او د دې میجر رول چې دی پروټیکشن دی ټیک شو
بیا سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیوم دا شاتنی خبره چې وکړه دا جنرال اپیتیلیا اوس دلته سکویمس اپیتیلیا هغه کوم چې پلیټن دغه کې خو باقي به سټریټیفاید مطلب ډېر شي لیرز وي د موست واید سپریډ اف د سټریټیفاید اپیتیلیا فاوند ان د ایریا سبجیکټډ ټو ویر اینډ ټیر هر هغه ځایونه چې پای کې ویر اینډ ټیر زیات کیږي لکه فار ایگزامپل د لاس ته تلې نه دی د لاس ته تلې په دې کې زموږ سره سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیا لګېدلې ده صحیح ده نو ایکسټرنل پارټ دی زموږ سره د سکین او په دې کې ګوره دا په مخه باندې چې دی پټونه اکثر د دې نه ځي خوږ شي بل څه وشي نو هغه زموږ سره ویر اینډ ټیر مطلب کم ځای چې هغه ډېر زیات رګړ پریکشن د وجې نه چې دی هغه دغه شي میکانیکل فورس د وجې نه چې دی هغه ابریجن پای کې راشي زخم پای کې راشي دغه ته ویر او ټیر وایي صحیح ده نو ایکسټرنل پارټ اف د سکین دا زموږ سره په ایکسټرنل پارټ اف د سکین ایکسټینډینګ انټو د باډي اوپننګ چې هغه کې هم لګېدلی ډایرکټلی کنټینیوس وذ د سکین خو د سکین سره چې دی مینلی کنټینیوس ده بل دغه شانتي فری سرفیس سیل آر سکویمس په دې کې او دا خبرې کړې ده خدا ورانه شوې ده صحیح ده په دې د پکچر به تاسو لږ سیټ ټکئ لږ به بره کوي دا ځای به وګورئ پکچر راښکته کوي صحیح ده دا په لیپټاپ کې کېږي په ایزي باندې ښه جي سکویمس بل په دې کې د سیل ډیپر لیئرز از کیوبایډل ښه لاندې چې دی که نه سیل چې کوم ډیپر سیلز دي هغه به کیوبایډل وي خو کوم چې له پاسه دي نو هغه به زموږ سره صحیح یا هغه به زموږ سره سکویمس وي صحیح ده کوم چې ګوره تاسو اوس دې ته وګورئ که نه دا زموږ سره لیئرز ورکړی دی په دې لیر کې زموږ سره سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیا ده د لاپاسنۍ چې تاسو ته کوم ښکاري ده سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیا ده صحیح ده بیا دلته لاندې پکې بیسمنټ ممبرین دی کوم چې د ویښ دا یو ممبرین دی دا بیسمنټ ممبرین دی او د لاندې چې کوم ټیشوز دي ته موږ کنیکټیو ټیشوز وایو دا زموږ د بدن مطلب نور ټیشوز دي هغه د دې نه بیا جدا دي صحیح ده نیکسټ دی زموږ سره سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیوم کې وی اوټر لیئر اف د سکین از کیراټینایزډ که اوس موږ د سکین خبره وکړو نو اوټر لیئر زموږ سره د دې سره کیراټینایز دی مطلب په دې باندې کیراټین چې دی هغه لګېدلی دي صحیح ده کیراټین په دې کې موجود دي کیراټین پروټین دي صحیح ده سیل فیلډ وذ کیراټین پروټین او پروټیکټیو رول لري ټیک شو مطلب پروټیکشن ورکوي بل دی زموږ سره سټریټیفاید کیوبایډل اور کولومینر اپیتیلیوم اوس سټریټیفاید زموږ سره څه ته وایي چې په دې کې به ون آر مور لیئرز وي په دې کې به د ټو نه سیوا لیئرز وي سوري په دې کې به ټو آر مور لیئرز وي او دغه کیوبایډل ورته سره وایي نو ځکه چې په دې کې کوم سیل شیپ چې دی هغه کیوبایډل دی نو دغې وجې نه ورته موږ کیوبایډل وایو اپیتیلیوم خو زموږ سره اپیتیلیل ټیشو مین ټایپ دی صحیح ده ښه جي بوت آر رادر ریئر ان د باډي دواړه چې دی زموږ سره ریئر دي په باډي کې دا مطلب کم دي کیوبایډل چې دی پرزنټ ان د ډکټ اف د سم لارجر ګلینډ کم چې غټ ګلینډز دي د هغې په ډکټس کې لګېدلي لکه فار ایگزامپل سویټ ګلینډ دی میموري ګلینډ دی په دې کې زموږ سره کیوبایډل اپیتیلیوم لګېدلی دی په دې کې ټایپیکلی ټو لیئرز اف د کیوبایډل سیل په دې کې ټو لیئرز دي د کیوبایډل سیلز ټیک ده بلې کولومینر چې دی اونلی ان د اپیکل لیئر از کولومینر ام سی کیوز دپاره ګورئ دا سلایډ ډېر اهم دی ښه اکثر راځي د دې ځای نه چې په سویټ ګلینډ کې چې دی زموږ سره په میموري ګلینډ کې زموږ سره کم یو اپیتیلیوم دی نو بیا پکې خلک کنفیوز دي خلک وایي دا ډکټ دی نو هغه اپیتیلیوم ته ډایرکټ د سکویمس ته خیال ځي خو سکویمس کې دلته نه دی دلته زموږ سره سویټ ګلینډ او میموري ګلینډ کې دا زموږ سره سټریټیفاید کیوبایډل یا کولومینر اپیتیلیوم دی ټیک ده ښه جي لیمیټډ ډسټریبیوشن او دا مطلب د دې خبرې دا دی چې دا په ډسټریبیوشن کې ډېر لیمیټډ دی نو مطلب دا چې دی د بدن په هر ځای کې موجود نه دی دا په یو خاص سپیسیفیک ځایونو باندې چې دی موجود دی لکه فار ایگزامپل په پیرنګس دی په یوریترا دی دغه شانتي لاین سم ګلینډولر ډکس او کوم چې ګلینډولر ډکس دي په هغې باندې هم دا موجود دی صحیح ده بل آلسو پرزنټ ایټ د ټرانزیشن ایریا ار جنکشن بټوین د ټو ادر ټایپس اف اپیتیلیا کم ځای کې چې زموږ سره یو اپیتیلیوم ختمیږي یو ټیشوز ختمیږي یو ټیشو ختمیږي فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ټیشو شو او بیا فار ایگزامپل دا زموږ سره بل ټیشو شو د هغې سره یې د لاندې بل ټیشو دی نو دی بالکل په دې جنکشن نه دی دا کوم چې جنکشن دی په دې جنکشن کې ګورئ په دې جنکشن کې دی زموږ سره کولومینر اپیتیلیوم زموږ سره موجود وي بل ټرانزیشنل اپیتیلیوم نو دا خو د نوم ځای نه ټرانزیشنل دی به زموږ سره په کوم ځای په جنکشنز باندې بیسیکلی صحیح ده فارمز د لایننګ اف د هالو ارګن سیسټم یا سوري هالو یورینري ارګن د یورینري ارګن چې دی پای کې چې کوم د هالو ارګنز دي لکه فار ایگزامپل موږ واخلو زموږ سره یورینري بلیډر دی نو پای کې به زموږ سره ټرانزیشنل اپیتیلیوم صحیح ده لکه بلیډر دی یوریټر دی کوم چې هالو ارګن دی پکې ته تش وي هغه صحیح ده ښه بیسل لیئر اف د کیوبایډل ار کولومینر اپیتیلیوم 6 سیل لیئر وین امټي صحیح ده کله چې امټي نو په دې کې 6 سیل لیئرز وي او 10 بیا چې دی 10 لیئر وین ډسټینډډ ود یورین او کله چې یورین ډک شي نو بیا داسې ښکاري کېږي چې په دې کې 3 لیئرز وي صحیح ده بلې
allow more urine to be stored or transported او د دې د وجې نه زموږ سره ډېر یورین چې دی هغه زموږ سره ترانسپورټ کیږي او سټور کیږي. صحیح ده. دلته به د ډسکرپشن کې ورکړی دی خو په دې ځای کې به تاسو دا لوکیشن چې دی دا به یاد کړئ. صحیح ده. دا خبرې موږ الریډي دلته وکړې دا ډسکرپشن ده. ټیک شو. ښه جي. بل زموږ سره سیکنډ نمبر دی کنیکټیو ټیشو. کنیکټیو ټیشو زموږ سره څه ته وایي؟ نو کنیکټیو ټیشو پاوند ایوری ویر ان د باډي د بدن په هر ځای کې موجود دي. د شاتنۍ کې تاسو خیال کړی د اپیتیلیل دا صرف په یو لیمیټډ ډسټریبیوشن د په یو خاص ځایونو باندې. صحیح ده. خو کنیکټیو ټیشو از پریزنٹ ایوری ویر ان د باډي. صحیح ده. موست ابنډنټ ټیشو ان د باډي. د بعضې څیزونه آسان دي نه بلکې زه روز لیکچر ډېر زیات غټېږي. صحیح ده. ها موست ابنډنټ ټیشو دی. سیل ار موست وایډلی سیپریټډ او د دې سیلونه چې د یو بل نه سیپریټډ دي. صحیح ده. انټراسیلولر میټرکس از پریزنٹ ان د لارج اماونټ. د دې د یو سیل په منځ کې او د بل سیل په منځ کې یو انټراسیلولر میټرکس چې دی یو فلویډ چې دی هغه موجود دی هغه په دې کې زموږ سره پریزنٹ دی. په سکویمس کې هغه نه و. صحیح ده. هغه کلوزلی پیک و. فایبر پریزنٹ ان د میټرکس او فایبر په دې میټرکس کې زموږ سره فایبر موجود وي. هیو ا ګوډ بلډ سپلای او دې ته بلډ سپلای ډیره ښه کیږي. صحیح ده. په دې میجر فنکشن سره دا زموږ سره په بایندینګ او سپورټ کې هیلپ کوي. د باډي په پروټیکشن کې هیلپ کوي. په انسولیشن کې هیلپ کوي. دغه شانتي په ټرانسپورټیشن کې هیلپ کوي. د میټیریل د یو ځای نه د بل ځای ته ټرانسپورټ کولو کار هم د دی. لکه فار ایگزامپل which of the following function are accomplished by a bone and cartilage. نو تاسو په خیال د بون او د کارټیلیج مین کار سره بیا دغه شانتي د فیټ مین کار سره د بلډ مین کار سره نو دا زموږ سره ټوټل کنیکټیو ټیشوز دي. صحیح ده. اوس دلته مخې ته هر یو په ډیټیل باندې ډسکس کوو. دلته کنیکټیو ټیشو پراپر دا موږ ډسکس کوو. کارټیلیج به ډسکس کوو. بون ټیشو او بلډ چې دی دا موږ ډسکس کوو. په دې کې څه ګران نشته. دا لږ دغه بل نه ایزي دی. هغه بل کې خلک کنفیوز کېږي صرف په کولومینر کیوبایډل او په سکویمس کې. صحیح ده. نو هغه کانسیپټ چې هغه تاسو ما تاسو ته ووایي چې هغه به تاسو په څه باندې یاد کړئ. د لوکیشن په بیس باندې به یاد کړئ نو بیا به درته اساني. صحیح ده. او د نوم د خوا سیم سړي ته پته لګي. ښه په دې کې زموږ سره ډینس کنیکټیو ټیشو ده. ایډیفوز ټیشوز ده. پای کې کنیکټیو ایډیفوز ټیشوز دي. ایرولر ټیشوز دي. کنیکټیو ټیشو فردر ټایپس کمپیکټ بون دی او بلډ دی. صحیح ده. نو مخکې ته په ډیټیل شته. کنیکټیو ټیشو کې سم کامن کریکټریسټیک دی. پای کې زموږ سره کامن اوریجن چې دی زموږ سره آل کنیکټیو ټیشو ایرایز فرام د میزنکایما. MCQs پوینټ اف ویو سره د موست امپورټنٹ دې ته دا لیکم خو دا ځان سره یاد ساتئ. صحیح ده. دا زموږ سره کنیکټیو ټیشو ایرایز فرام د میزنکایما ډیورینګ د ایمبریونیک ډیولپمنټ. کله چې ایمبریو چې کله ډیولپمنټ کېږي ماشوم چې کله جوړیږي که نه نو په هغه کې دا کنیکټیو ټیشو د کوم ځای نه جوړیږي نو دا جوړیږي د میزنکایما نه. صحیح نه. نو د MCQs دپاره تاسو صرف دغه یاد کړئ چې دا جوړیږي د کوم ځای نه د میزنکایما نه. اوس دلته را ټوټل پروسیس ورکړی دی خو که تاسو دا ونه ګورئ که نه دې ته هېڅ ضرورت نشته. صحیح ده. تاسو صرف دا وپېژنئ چې دا جوړیږي د کنیکټیو ټیشو د کوم ځای نه جوړیږي. دا د میزنکایما نه جوړیږي ډیورینګ ایمبریونیک ډیولپمنټ. په ایمبریونیک ټیشوز کې دا زموږ سره د میزنکایما نه جوړیږي. صحیح ده. ها بل ډیګري اف ویسکولیریټي. نو په دې کې زموږ سره ویسکولیریټي مطلب دا دی چې په دې ته بلډ سپلای شته که نشته. دې کې ویسلس شته که نشته. نو په دې کې بعضې داسې دي چې هغه ای واسکولر دي. په هغې کې بالکل لکه ویسلس پکې نشته. بل پورلی واسکولر په هغې کې ویسلس شته خو کم مقدار کې دي. بل هایلی واسکولر دي کم کې چې زموږ سره ویسلس چې دی ډېر زیات سیوا دي. صحیح ده. ښه جي. نیکسٹ ہے زموږ سره کنیکټیو ټیشو. پای کې زموږ سره 3 مین سټرکچرل ایلیمنٹ دی. پای کې یو ګراوند سبسټانس دی فایبر دی او سیل دی. نو ګراوند سبسټانس پلس فایبر تا ګراوند سبسټانس پلس فایبر تا دې دواړو ته په شریکه باندې موږ څه وایو؟ دې دواړو ته په شریکه باندې موږ میټرکس وایو. MCQs دپاره یاد ساتئ میټرکس زموږ سره څه ته وایي؟ ګراوند سبسټانس پلس فایبر. دې دواړو ته په شریکه باندې موږ څه وایو؟ میټرکس. نیکسٹ ګراوند سبسټانس اوس څه ته وایي او میټرکس څه ته وایي او زموږ سره فایبرز چې دي هغه زموږ سره څه ته وایي. نو دا ټول په ډیټیل باندې ورکړي دي. unstructured material filling the space between the cell. دا زموږ سره د فار ایگزامپل زما سره یو سیل دی. دا زما سره بل سیل دی. دلته زما سره یو تړ بل سیل دی. د دې سیلونو په دې منځ کې که تاسو خیال وکړئ په دې منځ کې سپیس دی. دا چې کوم سپیس دی ټیک شو. دا سپیس چې چا ډک کړی دی که نه هغه زموږ سره ګراوند سبسټانس ډک کړی دی. ټیک ده. نو unstructured material دا زموږ سره structured material نه دي خو unstructured material دی filling the space between the cells. دا د یو سیل او د بل سیل په دې منځ کې چې کوم سپیس دی دا دې څه کړی دی فل کړی دی. contain the fibers په دې کې زموږ سره فایبرز وي. composed of the interstitial tissue fluid په دې کې interstitial tissue fluid کوم ته چې موږ هغه ICF وایو. صحیح ده. دغه شانتي سیل اډهیژن پروټین دی. په دې کې زموږ سره یو سیل او بل سیل د یو بل سره اډهیسیو دا یو بل چې راکاږي یو بل جوخ ساتلی نو دا زموږ سره اډهیژن چې دی اډهیژن پروټین چې دی په دې زموږ سره په ګراوند سبسټانس کې پریزنټ وي. ګلو
ګلو چې دی زموږ سره ګلو اټیچنګ ټو د سیل میټرکس هغه زموږ سره میټرکس ایلیمنټ کې راځي. بلې پروټیوګلایکینز، نو پروټیوګلایکینز په دې کې پرزنټ وي، هغه زموږ سره لارج نیګیټیولی چارج پولیسیکراید دي. پروټیوګلایکین زموږ سره کاربوهایډریټس دي، صحیح ده. نو پروټینز پکې، کاربوهایډریټس پکې، صحیح ده. په هغه کې زموږ سره اگزامپل ورکړی هایلورونیک اسید. نو که راشي چېرته هایلورونیک اسید از پرزنټ ان، نو اټ از پرزنټ ان د ګراوند سبسټانس اف د کنیکټیو ټیشو. ټیک شو. حاجی فایبر زموږ سره کم یو دي. نو 3 ټایپس اف د فایبر پرووایډ د سپورټ. پای کې 3 ټایپس اف فایبر دی، پای کې کولاجین فایبر دی، الاسټیک فایبر دی او ریټیکولر فایبر دی، صحیح ده. ها نو کولاجین فایبر زموږ سره وایټ فایبر دی، کم چې وایټ فایبر دی، صحیح ده. او سټرانګیسټ ان د موست ابانډنټ، دا زموږ سره سټرانګیسټ او د ټولو نه سیوا چې دی هغه زموږ سره کولاجین فایبر دی. د دې ټینسایل سټرنګ چې دی هغه زموږ سره د سټیل نه سیوا دی. ځان په دې باندې پوه کړئ. ټینسایل سټرنګ چې دی کنه دا زموږ سره د فزیکس ټاپک دی. دلته اوس په دې کې زه هغه نه ډسکس کوم، خو ټینسایل سټرنګ د سټیل نه دی سیوا دی. مطلب دا چې تاسو نه راکاږي کنه دا ته راکاږلی شي، صحیح ده. د دې هغه راښکودو هغه ایبیلیټي د سټیل نه سیوا ده، صحیح ده. بلې الاسټیک فایبر د دا کم چې کم یلو فایبر دي دې ته موږ څه وایو؟ الاسټیک فایبر ورته وایو، صحیح ده. لانګ تhin برانچینګ فایبر، دا زموږ سره لانګ دي، تhin دي، نری دي او برانچینګ دي. کنټین د پروټین الاستین، الاسټیک ورته ځکه وایي چې د دې کې یو پروټین دی هغه زموږ سره الاستین پروټین دی. کین سټریچ ان ریکایل، دا ته سټریچ کولی هم شي او ریکایل واپس هغه خپل ځای له راتلی شي، داسې دي لکه ربړ په شان دي، صحیح ده. بلې زموږ سره ریټیکولر فایبر، د پاین کولاجین فایبر نیټورک سراوند ان سپورټ او د سپورټ د ساب ټیشو اف د، دلته دا بل ټکی پکې ښکاري نو تاسو وګورئ چې دا سره، صحیح ده. خو دا زموږ سره داسې یو نیټورک شان جوړوي او دغه ساب ټیشو له چې دی سپورټ ورکوي، صحیح ده. او پاین کولاجینس فایبر په دې کې چې کوم فایبر دي هغه هم کولاجینس دي. بلې سیلز، نو په کنیکټیو ټیشو کې اوس زموږ سره کم کم سیلونه دي دا زده کوي. نو ایچ میجر کلاس اف د کنیکټیو ټیشو از ډیرایوډ فرام ا فنډامنټل سیل ټایپ، او هغې ته موږ وایو هغه سیل ټایپ موږ ولګوو، اخو سره بیا موږ څه ولګوو؟ بلاسټ سره ولګوو. لکه فار ایگزامپل فایبروبلاست، دغه شانتي آسټیوبلاست، کانډروبلاست، صحیح ده. نو په دې کې دا کم د بلاست ټکی چې دی که نه دا موږ د څه لپاره لیکو؟ دا د فنډامنټل سیل ټایپ لپاره موږ لیکو، صحیح ده. ښه جي فایبروبلاست چې زموږ سره کنیکټیو ټیشو پراپر دی. بلې فلویډ نمبر سیکنډ، فلویډ کنیکټیو ټیشو کې زموږ سره هیماټوپویټ سټیم سیلز دي، کم چې د بلډ چې دی هغه بلډ د هغې نه جوړېږي، لکه بون میرو کې چې کم سیلز دي او بلډ جوړوي نو هغه زموږ سره هیماټوپویټک سټیم سیلز دي، صحیح ده. بلې سپورټینګ کنیکټیو ټیشو پای کې زموږ سره سپورټ کې زموږ سره اسټیوبلاست بون دی او کارټیلیج دی، صحیح ده. نو بون کې زموږ سره اسټیوبلاست دي، اسټیوبلاست نه جوړیږي، او زموږ سره کانډریوبلاست چې دی نه کارټیلیج جوړیږي، صحیح ده. دا بلاست چې دی دا زموږ سره بلاست الټیمیټلی ډیرایوډ فرام د میزنکایم، دا د میزنکایم چې دا ډیرایوډ شوی دی نو د هغه وجې نه ته موږ بلاست وایو، ټیک ده. بلې په دې کې زموږ سره کنیکټیو ټیشو از ا هوم فار مینی ادر سیل ټایپ، دا د نور سیل ټایپ لپاره از ا هوم کار کوي، ټیک ده. لکه فار ایگزامپل د پیټ سیل لپاره هغه چې دی فار ایگزامپل په دې کې هغه سټور کیږي او جوړیږي پکې، صحیح ده. لیوکوسایډز لپاره د بلډ سیلز چې کوم دي، میکروپیجز لپاره د ماست سیل لپاره، صحیح ده. د دې لپاره از ا هوم کار کوي. ټایپس اف کنیکټیو ټیشو بای کې د ټول نه اولنی دی کنیکټیو ټیشو پراپر. دا ټاپکونه چې دي که نه دا لږ کمپلیکیټډ دي، انشاءالله مخې ته بیا آسان دي، صحیح ده. ځان مه کنفیوز کوئ په دې کې، خو جسټ ځان په دې باندې پوه کړئ دا ټیشو په کوم ځای کې ده او د دې ټیشو کار سره، صحیح ده. ښه نو ا فنکشن کنیکټیو ټیشو پراپر د دې زموږ سره 2 سب کلاسز دي، پای کې یو لوز کنیکټیو ټیشو ده او بل ډینس کنیکټیو ټیشو ده. نو په لوز کې زموږ سره ایرولر راځي، ایډیفوز راځي، ریټیکولر راځي، او په ډینس کې زموږ سره ډینس ریګولر دی، ډینس ایر ریګولر دی او الاسټیک دی، ټیک شو. نو جنرال تاسو ځان ته سکیچ وباسئ، اول به ټیشو ولیکئ، دا د ټیشو لپاره شو. بیا به د هغې 4 ټایپس دي د ټیشوز، پای کې اپیتیلیل موږ ډسکس کو. دویم چې دی موږ اپیتیلیل وشو، دویم چې دی موږ به څه وایو؟ کنیکټیو ټیشو. نو کنیکټیو ټیشو به تاسو ولیکئ. بیا د کنیکټیو ټیشو فردر ټایپس دي، پای کې موږ شروع کړی دی کنیکټیو ټیشو پراپر. نو کنیکټیو ټیشو پراپر کې به تاسو بیا په هغې کې فردر بیا 2 ټایپس دي، دا ځان ته یو سکیچ وباسئ، نو په سکیچ او بیا هغه ځان ته ولګوئ. نو هر سهار چې دی هغه تاسو ګورئ انشاءالله بیا به ایزي، صحیح ده، بیا به یاد شي. لوز کنیکټیو ټیشو به زموږ سره څه ته وایي؟ نو په لوز کنیکټیو ټیشو کې د ټول نه اولنی څه و؟ ایرولر. نو ایرولر چې دی زموږ سره د دې فنکشن دا دی چې سپورټینګ اینډ بایندینګ اف د ادر ټیشو، دا نورو ټیشو زموږ سره څه کوي؟ سپورټ کوي، د هغې بایندینګ کوي. دا ټیبل به زه پرېږدم ځکه چې دا زموږ سره په دې سلایډس کې ډېر وړوکې ښکارېږي، نو که هلته ستاسو سره لیپټاپ وي دا راغټ کوي ځان ته، صحیح ده. نو هغه ځای کې به تاسو وګورئ د دې دا خبرې الریډي دلته کړي دي.
ها جی هولډینګ د باډي فلویډز هغې کې زموږ سره ګراوند سبسټانس دا نور باډي فلویډز چې دي که نه هغه زموږ سره څه کوي هولډ ساتي. بل ډیپینډینګ اګینسټ انفیکشن او د انفیکشن اګینسټ چې دی هغه زموږ سره مطلب یو ایمیون سیستم چې دی کار کوي لکه څنګه چې موږ د لیکوسایډ او د میکروپیج خبره کوو. صحیح ده. میکروپیج او لیکوسایډ دا زموږ سره په ایرولر کنیکټیو ټیشوز کې یا لوز کنیکټیو ټیشوز کې دا زموږ سره راځي. سټورینګ نیوټرینټس لکه پیټ سیل کم چې اډیفوز ټیشوز دي که نه نو زموږ سره پیټس چې دی هغه سټور کوي. نیکسټ ټایپس اف کنیکټیو ټیشو کې زموږ سره په دغه شته کې روان دي. صحیح ده. فایبروبلاست پریډامینیټ په دې کې فایبروبلاست چې زموږ سره د ټول نه پریډامینیټ دی. په دې کې د ټول نه خلک چې پیژني هغه فایبروبلاست پیژني. صحیح ده. نیومرس میکروپیج او میکروپیج چې دی په نمبر کې سیوا دي. پیټ سیل سنګلی آر ان ا سمال کلسټر. پیټ سیل چې دا زموږ سره یا سنګلی یا زموږ سره په سمال کلسټر کې دا موجود دي. مطلب اډیپوز ټیشوز چې دي که نه دا به یا په یو ځای باندې یا به دا خوارئ. صحیح ده. یا به سنګل لیر وي یا اوکیجنل که موږ واخلو که نه هغه ماست سیل هغه ډیورینګ مطلب د الرجي په ټایم کې چې دی هغه ماست سیل چې دی هغه جوړیږي. صحیح ده. یو کس ته چې الرجي وشي نو دا زموږ سره دی بیا د هغې ډیپینډ کوي. ادر سیل ټایپ آلسو سپارسلی پریزنټ. نور سیلونه چې دی هغه هم په دې کې موجود وي. ښه جي. بل اډیفوز ټیشو. اډیفوز ټیشو زموږ سره سیملر ټو ایرولر ټیشو ان سټرکچر ان فنکشن. په سټرکچر او فنکشن کې د هغې په شان دی خو ګریټر نیوټرین سټورینګ ایبیلیټي د دې ډیفرنٹ په څه معنی دی د دې سټورینګ ایبیلیټي چې ده هغه زموږ سره سیوا ده. اډیفوسایډس پریډامینیټ. په دې کې اډیفوسایډس چې دی هغه په دې کې پریډامینیټ مطلب اډیفوسایډس هر هغه سیل دي چې د هغې نه زموږ سره اډیفوز ټیشو جوړه شوي ده ځکه ورته موږ اډیفوسایډ وایو. او اډیفوز دا ټکی چې دا زموږ سره راځي د فیټس دپاره. دا د فیټس د سټوریج دپاره لکه دلته یې ورکړی دی چې 90% اف د ټیشو ماس چې دی هغه زموږ سره اډیفوز ټیشوز جوړ کړی دی. اډیفوز ټیشوز دا دي که نه خلک چې وایي په ما باندې پیټي لیر سیوا شوی دی نو اصل کې په دې کې اډیفوز ټیشوز چې دی هغه سیوا شوي. صحیح ده. ښه وایي پیړه شوی یم غټ شوی یم مسل مې سیوا شوي نو مسل نه یې سیوا شوي هلته په دې کې اډیفوز ټیشوز سیوا شوي. صحیح ده. ښه سیل فیک ټایټ او د دې د سیلونه چې دا فیکلی ټایټ دي مطلب کلوزلی فیک دي. ښه بل په دې کې زموږ سره ریچلی واسکولرایز ده. کم اډیفوز ټیشوز چې دی که نه دا زموږ سره ریچلی واسکولرایز دی مطلب دې ته د بلډ سپلای ډېره زیاته ده. های میټابولیک اکټیویټي هم های ده. او زموږ سره بله خبر دا دی چې اپراکسیمیټلی 18% اف د ایوریج باډي ماس دا زموږ سره 18% اف د باډي ماس چې دی هغه زموږ سره د اډیفوز ټیشوز د وجې نه دی. صحیح ده. که موږ واخلو که نه یو کس چې دی جست فار ایگزامپل که زه وایم چې د یو کس 100 kg وزن دی نو په دې کې د 18 kg په دې کې صرف اډیفوز ټیشوز ده. ښه پوه شوئ. بل انسولیشن ابزارب د شاک او د دې بل خبرداري چې انسولیشن دا پرووایډ کوي کس له. یو کس پیړه دی نو هغه له یخ بیا ډېر کم کېږي. صحیح ده. په یخنۍ کې ځکه چې په هغه باندې الریډي یو بړستن پې بله پرته وي که نه اډیفوز ټیشو نو دا زموږ سره انسولیشن چې دی هغه پرووایډ کوي. مې ډیولپ آلموسټ اینی ویر او دا زموږ سره په بدن کې په هر ځای کې موجود دی. په هغې کې زموږ سره سبکیوټینس ټیشو دی او سراونډینګ د کډني په کډني باندې له پاسه چې کوم لیر دی نو هغه زموږ سره د ډیفوز ټیشو دی. ښه بل دغه دی زموږ سره ټایپ دی هغه زموږ سره ریټیکولر دی. نو ریټیکولر کې په لوز کنیکټیو ټیشو کې موږ اوس ریټیکولر وایو. نو پرزنټ ان د لیمف نوډ دا زموږ سره په لیمف نوډس کې په سپلین کې په بون میرو کې مطلب دا دی چې کوم لیمفیټک سیستم دی نو دا زموږ سره ریټیکولر پای کې انوالي. ریزمبل د ایرولر ټیشو دا هم داسې دی لکه ایرولر ټیشو اونلی فایبر پرزنټ ار د ریټیکولر فایبر. په دې کې چې کوم فایبر موجود دی هغې ته موږ ریټیکولر فایبر وایو. د نوم نه ظاهره د نوم ته ګورئ بس هغه حساب باندې ورسره لګوئ. فارم د فریم ورک سپورټینګ مینی پری بلډ سیل او دا زموږ سره فریم ورک ورکوي چاله یو کوم چې فری بلډ سیلز دي په بلډ کې چې کوم سیلز فریلی ګرځي نو هغې لپاره یو فریم ورک چې دی هغه پرووایډ کوي. صحیح ده. لکه لیمفوسایډز شو. نیکسټ دی زموږ سره ډنس ریګولر کنیکټیو ټیشو. دا زموږ سره هغه لوز کنیکټیو ختم شو اوس ډنس کنیکټیو سټارټ شو. صحیح ده. نو ډنس کنیکټیو کې زموږ سره فایبر اور فریډامینیټ ایلیمنټ دا زموږ سره ډنس دي. نو ډنس د څه د وجې نه دي هغه د فایبرز د وجې نه دي. دې ته موږ فایبرز کنیکټیو ټیشو هم وایو. صحیح ده. کنټین کلوزلی پیکډ بنډلز اف د کولاجین فایبر. په دې کې زموږ سره کلوزلی پیکډ کولاجین فایبر هغه کم بنډل چې دی هغه کلوزلی پیکډ وي. تاسو ډایګرام ته ګورئ که نه په دې ډایګرام کې زموږ سره تاسو ته په دې کې خالي ځای نه ښکاري. ټوټل زموږ سره کلوزلی پیکډ شوي دي. نو دغه کلوزلی پیکډ د سره وجې نه دي د فایبر کولاجین فایبر د وجې نه. رن ټوګیدر پیرالل ټو ډایرکشن اف فول. فار ایگزامپل د دې باندې فار ایگزامپل فورس ولګي نو دی به ټول په یو ځای باندې فول کېږي. لکه تاسو دغه ته وګورئ دا زیاتره د دې لوکیشن تاسو شیک کوئ که نه لوکیشن دا موجود دي زموږ سره په ټینډانس کې موسټلی د لیګمنټ کې او په اپونیوروسس کې. ټینډان زموږ سره څه ته وایي کله چې مسل او بون د یو بل سره اټیچ کېږي نو دا کم دې ته موږ هغه په پښتو کې ورته موږ څه وایو هغه سپینه پټه چې ورته وایي که نه نو دا سپینه پټه چې دا زموږ سره څه کوي دې کې دا
مسلس چې دا ټوټل په یو ځای باندې کنټرول کیږي په یو ځای باندې ریلیکس کیږي او دا یو ګریټر ټینشن باندې پروډوس کیږي ګریټر ریزिस्टेंट ټو ټینشن ایگزرټ ان ا سنگل ډایریکشن په یو ډایریکشن کې په بدی باندې یو ګریټر ریزिस्टेंट ټینشن چې هغه باندې پروډوس کیږي صحیح ده نیکسٹ از زموږ سره ډنس ریګولر کنیکټیو ټیشو کې زموږ سره فارم ټندان دی زموږ سره ټندان جوړ کړي اٹیچ ټو مسل ته دا اٹیچ ټندان کار سره چې دا مسل چې بون ته اٹیچ کړي دا خبره دلته کړي چې مسل بون ته اٹیچ کول کار د چاره اٹیچ مسل ټو مسل یا بون اور مسل دا خبرې کړي دا فارم د لیګامنټس او لیګامنټس چې دا زموږ سره بایند د بونز ټو ادر جاینټس د یو بون ناخلي او بل بون سره چې اٹیچ کړي اټ جاینټ پر جاینټ کې صحیح ده بونز ټوګیدر بلې زموږ سره ډنس irregular collagenous connective tissue was dense irregular نو دا زموږ سره څه ته وایي نو سیم structural element as the dense regular څنګه چې ډنس ریګولر دی نو هغې په شان سټرکچر یې خو یو شان دی بنډل اف کولاجین فایبر په دې کې هم دی پای کې هم دی دا زموږ سره تکر دی ارینج irregular دی خو په دې کې دا خبره ده که نه چې دا ارینج irregularly run in greater than one plane مطلب دا دی چې more than one plane دا په یو پلین کې چې دی مومنټ نه کوي مطلب دا په یو پلین کې په 1D کې مومنټ کوي په 2D کې مومنټ کوي په 3D کې چې دی هم مومنټ کوي صحیح ده لکه فار ایگزامپل که تاسو وګورئ دغه ته دلته اگزامپل به ورکړی لوکیشن اول چې دلته لوکیشن دی ډرمس اف د سکن بل سب میوکوس اف د ډایجسټیو ټریک او فایبرس کیپسول اف د ارګن اټ جاینټ کم چې په جاینټ کې فایبرس کیپسول لګېدلی دی نو د هغې د وجې نه لکه موږ شولډر جاینټ واخلو نو په شولډر جاینټ کې زموږ سره دا لګېدلی دی نو د شولډر جاینټ چې دی په هر ډایرکشن کې دی مومنټ کولی شي صحیح ده دغه په دې کې ډنس irregular collagenous connective tissue چې دا موجود ده صحیح ده ښه جي نیکسټ ډنس irregular elastic connective tissue دې کې لږ کنفیوژن دی خو ځان بس د دې کنفیوژن نه راوباسي دا ورپسې بیا دوه ټایپس ساین دي صحیح ده دا لږ معمولي یو خاص دا ټایپس چې ډېر دي نو په دې وجه باندې یو خاص سړي ته کنفیوژن جوړوي ها ډنس irregular elastic اوس elastic چې دا زموږ سره similar to ډنس irregular دا هم دغه شان دی لکه څنګه چې ډنس irregular دی خو contain abundant elastic fiber په دې کې چې کوم فایبر دی هغه elastic fiber دی صحیح ده pound in the wall of the elastic arteries او دا چې کوم arteries دي د هغې پرې elastic arteries دي د هغې پرې walls باندې دا زموږ سره ډنس irregular elastic connective tissue چې دا موجود ده نمبر 2 اوس په خو باندې آسان شو ښه نمبر 2 دی په دې کې کارټیلیج چې دی دا زموږ سره ټف اینډ فلیکسیبل دا زموږ سره فلیکسیبل دی مطلب د تی مړولی شي راماتولی شي صحیح ده او ټف دی صحیح ده دا ټف دا ټکی چې دی دا به تاسو مخې ته زده کوئ چې زموږ سره ټف پکې څه شی دی او په دې کې یو بل ورډ دی مخې ته به راشي په بون کې صحیح ده ښه وسټینډ وذ بوت ټینشن اینډ کمپریشن دا زموږ سره ټینشن او کمپریشن زموږ سره دواړه چې دی برداشت کولی شي صحیح ده انټرمیډیټ بټوین د ډنس کنیکټیو ټیشو اینډ بون دا د ډنس کنیکټیو ټیشو او د بون په منځ کې یو انټرمیډیټ یو لیول دی صحیح ده چې هغې ته موږ کارټیلیج وایو ښه جي بلې زموږ سره لیګ د نرو فایبر په دې کې زموږ سره نرو فایبر نه یاد ساتئ کارټیلیج کې زموږ سره نروز نه وي نو که تاسو خیال کړی د چا غوږ دغه شي که نه کټ شي یا بل څه شي نو هغه وینه نه کوي صحیح ده نو وینه ولې نه کوي نو په دې ځکه چې په دې کې نرو فایبر دغه نشته ویسلز نشته سوري ویسل هغه د ای واسکولر خبره ده نرو فایبر دا دی که نه چې لیک نرو فایبر په دې کې زموږ سره نرو فایبر نشته مطلب په دې کې نیوران نشته ټیک ده نو بیا ډېر دړم نه کوي لارج اماونٹ اف د ټیشو فلوئډ په دې کې زموږ سره ټیشو فلوئډ چې دی هغه ډېر سیوا دی اپ ټو 80% چې دی په دې کې زموږ سره ټیشو فلوئډ دی او د دې چې کوم زموږ سره سیلونه دي هغې ته موږ کانډروبلاست وایو هغه پکې پریډامینټ سیل ټایپ دی او پروډیوس د نیو میټرکس او د زموږ سره میټرکس چې دی جوړوي بل کارټیلیج کې زموږ سره 3 ټایپس دي هایلاین دی الاستیک دی او فایبرو کارټیلیج دی دا ایزي دی ښه هایلاین کارټیلیج زموږ سره څه ته وایي نو موسټ ابنډنټ ټایپ اف کارټیلیج دی زموږ سره کور اینډز اف د ټول نه سیوا کارټیلیج چې دی زموږ په بدن کې هغه هایلاین کارټیلیج دی نو موسټ ابنډنټ دا د ایم سی کیوز دپاره یاد ساتئ اکثر د هایلاین نه ځي کارټیلیج نو ګوره ایم سی کیوز راځي خامخا نو ځان سره یاد کوئ نوٹ کوئ موسټ ابنډنټ ټایپ دی cover the end of the long bones دا کوم چې د لنګز بونز دي د دې په دې end باندې چې کوم کارټیلیج لګېدلی دی دغې ته موږ ارټیکولر کارټیلیج وایو دا راځي زموږ سره په هایلاین کې فارم د اپیپیزیل پلیټ او دی زموږ سره اپیپیزیل پلیټ جوړ کړی دی اوس اپیپیزیل څه ته وایي او اپیپیزیم څه ته وایي او دغه شان په دې کې دا پلیټس میټاپیزیل او اپیپیزیل دا به انشاءالله موږ په دغه سکیلټل سیسټم کې ووایو صحیح ده دلته مخکې ته نور دغه ته نه ځمه ځکه چې دا ټاپک بیا ښه اوږدېږي فارم د اپیپیزیل پلیټ الاو د گروث ان د لانګ بون او دا د دې اپیپیزیل پلیټ کې دا موجود دي نو هغې د وجې نه دی څه کوي خپل گروث چې دی هغه کولی شي سپورټ د ټیپ اف د نوز د ټیپ اف نوز کې چې کوم کارټیلیج لګېدلی دی د پوزې په دې سر باندې دا زموږ سره څه دی هایلاین کارټیلیج دی صحیح ده بل په سټرنم کې دی په ریسپایریټري سیسټم کې دی او په نور پیسیجز کې دی هم موجود دی ښه لارج نمبر اف د کولاجین فایبر په دې کې کولاجین فایبر ډېر زیات سیوی او د دې چې کوم یونټ دی
وړوکی چې کوم سیل هغه ته موږ کارټوسایټ وایو 1 to 10% of the volume چې دا موجود وي په دې کې. بلې الاستیک کارټیلیج نو نیرلی آیډنټیکل ټو هایلاین کارټیلیج هم د هایلاین کارټیلیج په شان دی صحیح ده. خو په دې کې زموږ سره مینی مور الاستین فایبر په دې کې الاستین فایبر سی وایي څنګه نوم د ظاهر د الاستیک دی کنه نو په دې کې الاستین فایبر زموږ سره صحیح سی وایي. ها سپورټ د انټرنل سپورټ د ایکسټرنل ایر اپیګلاټس کوم چې زموږ ایکسټرنل ایر دی زموږ د بهر د غوږ دی دا زموږ سره د کوم یو کارټیلیج نه جوړ دی د الاستیک کارټیلیج نه جوړ دی صحیح ده. او په دې کې اپیګلاټس چې کوم چې زموږ د اواز چې دی دغه پروډیوس کیږي که نه نو دغه هم زموږ سره اپیګلاټس چې دی هلته هغه القی جبهی ورته وایي که څه ورته وایي نو دغه زموږ سره صحیح اپیګلاټس کار دا دی که نه اوس تاسو وایي چې کانسیپټ غلط وي خو اپیګلاټس کار دا دی که نه دا یو زموږ سره ګلاټس کم لاندې چې ټریکیا ته راغلی ګلاټس چې دی دغه سوري ته موږ ګلاټس وایو او په دې باندې له پاسه یو پلیپ شان لګېدلی یو پلیپ لګېدلی او دې طرف ته د دې نه لګېدلی زموږ سره څه ورته وایي ایسوپیګس نو ایسوپیګس او د دې د ایسوپیګس او د ټریکیا چې کله پر ایگزامپل خوراک ته خوري د دې سیګارو کې خوراک پر ایگزامپل د دې سایډ نه خوراک را روان دی د دې سایډ نه پر ایگزامپل خوراک را روان دی او دا ټریکیا ده نو ټریکیا ته خوراک نه ځي که نو دا اپیګلاټس چې دی دا راښکته شي دی د زموږ سره دغه بند کړي دا ګلاټس بند کړي دا ټریکیا بنده کړي او خوراک چې دی چېرته لاړ شي خوراک راشي دلته زموږ سره ایسوپیګس ته راشي نو دا زموږ سره د اپیګلاټس دی نو دغه اپیګلاټس چې دا زموږ سره د څه نه جوړ دی د الاستیک کارټیلیج نه جوړ دی. نیکسٹ ہے زموږ سره پایبرو کارټیلیج نو پایبرو کارټیلیج چې زموږ سره انټرمیډیټ بټوین د هایلاین او د ډنس ریګولر کنیکټیو ټیشو په منځ کې زموږ سره یو انټرمیډیټ سټرکچر دی صحیح ده رو اف د کانډروسایټس په دې کې زموږ سره کانډروسایټ روز مطلب دا دی چې دا یو لیر نه ډېر شي لیر دي صحیح ده الټرنیټ وذ د روز اف د تھک کولاجن فایبر کمپریسیبلی زموږ سره ریزسټنشن ته چې دا ریزسټنس وکړي دا شانتي اپ ان پاوند ویر د هایلاین کارټیلیج میټ او د بکم ځای کې چې هایلاین کارټیلیج یو ځای کېږي دوه هایلاین کارټیلیج یو ځای کېږي نو په هغه ځای کې زموږ سره پایبرو کارټیلیج هم موجود دي او ټرو ټینډان او لیګامنټ چې دی زموږ سره د پایبرو کارټیلیج د پایبرس کارټیلیج نه جوړي صحیح یا د پایبرو کارټیلیج نه جوړي انټر ورټیبرل ډسک کې چې کوم کارټیلیج لګېدلی دی نو دې کې زموږ سره هم زموږ سره صحیح پایبرو کارټیلیج اوس په دې کې درته یو بل پوینټ فهمه یو هایلاین کارټیلیج دی یو الاستیک دی یو پایبرو کارټیلیج دی دا تاسو ځان وګورئ خو دلته به زه یو ټچ درکم د ټول نه سیوا نمبر اف سیل چې دي که نه سیوا نمبر اف سیل د ټول نه ګریټر نمبر اف سیل مور نمبر اف سیل به پریزنټ وي هغه په الاستیک کارټیلیج کې الاستیک کارټیلیج کې به ټول نه سیوای بیا دویم نمبر په هایلاین کارټیلیج کې به زموږ سره سیوای او دریم نمبر چې زموږ سره به سیوای په پایبرو کارټیلیج کې به ټول نه کمی صحیح ده په الاستیک کې به ټول نه سیوای په پایبرو کې به ټول نه کمی نمبر اف سیلز حساب کوم صحیح ده. ها بلې زموږ سره بون دې ته موږ اوسیس ټیشو وایو بون یا اوسیس ټیشو دا زموږ سره یو شی دی ټیک شو ها جی. نو بون زموږ سره د میټرکس سیمیلر ټو کارټیلیج دی دا میټرکس بالکل د کارټیلیج په شان دی مور ابنډنټ کولاجن فایبر په دې کې کولاجن فایبر چې دی مور ابنډنټ ټول سیوا کولاجن فایبر په دې کې دی ان ارګینیک کیلشیم سالټ او په دې کې دا جوړ شوی د کیلشیم سالټ نه د دې مین کمپوننټ چې دی هغه کیلشیم دی او راک لایک هارډنس او داسې کلکې لکه څنګه چې ګټه کلکوي صحیح ده لکه بون ته وګوره اډوکي ته نو هټیټ صحیح کلکي صحیح ده ابیلیټي ټو سپورټ ان پروټیکټ او د دې کار سره سپورټ ورکول او پروټیکشن ورکول د دې چې کوم زموږ سره هغه میټرکس کې کوم سیل دی هغې ته موږ څه وایو آسټیوبلاست ورته وایو آسټیوبلاست پروډیوس د ارګینیک portion of the matrix organic portion چا جوړ کړی دی هغه آسټیوبلاست جوړ کړی دی بون سالټ دین ډیپوزټ آن اینڈ بټوین د فایبر بیا چې کله بون سالټ راځي کوم چې کیلشیم والا سالټ ټي فاسفیټ سالټ نو دا زموږ سره راځي او دا بټوین د فایبر چې اټیچ کیږي صحیح ده او د دې کوم سیلونه دی هغې ته موږ آسټیوبلاست وایو صحیح ده او د زموږ سره واسکولر دی مطلب په دې کې زموږ سره ویسلز موجود دي آرټریز او وینز چې دلته راغلي بلې نیکسٹ زموږ سره بلډ نو بلډ زموږ سره ویری ایر ټایپیکل کنیکټیو ټیشو دا زموږ سره ایر ټایپیکل کنیکټیو ټیشو مطلب د یو خاص ټایپ نشته صحیح ده یو شیپ نشته صحیح ده ډز ناٹ کنیکټ ثینګز د زموږ سره کنیکشن نه راولي د کنیکشن د وجې نه ته موږ کنیکټیو ټیشو نه وایو پرووایډ نو میکینیکل سپورټ دی میکینیکل سپورټ هم بدن نه ورکوي لکه فار ایگزامپل تاسو بلډ واخلئ که نه بلډ کې تاسو لکه فار ایگزامپل آر بي سي واخلئ نو آر بي سي خو ستا بدن له سپورټ نه ورکوي که نه دی خو جست مومنټ کوي د دې کار سره ټرانسپورټ کول دي صحیح ده وای اټ از کنسیډر کنیکټیو ټیشو دی کنسیډر کیږي کنیکټیو ټیشو دی ولې موږ کنسیډر کوو ځکه که نه چې هغه زموږ سره دی ډیرایوډ فرام میزنکایما
دا کوم امبریانیک ډیولپمنټ چې کیږي که نه نو په هغې کې د میزنکایم نه دغه کېږي جوړېږي نو د هغې وجې نه. او بل یو پوینټ په دې کې دا هم دی چې دا جوړېږي زموږ سره په کنیکټیو ټیشو کې، ځکه ورته موږ دا کنیکټیو ټیشو چې دی هغه موږ ټایپ ورکړی دی. صحیح ده؟ لکه بلډ چې دی په کوم ځای کې جوړېږي؟ په بون کې جوړېږي، یا بون زموږ سره کنیکټیو ټیشو ده. ټیک ده؟ نیکسټ ویریس ټایپ اف سیل په دې کې موجود دي. په دې کې بلډ پلازما از ا فلویډ میټرکس، بلډ پلازما چې دا زموږ سره فلویډ میټرکس دی. په دې کې پلازما پروټین هغې ته موږ فایبر وایو. او بل ویریس فنکشن دی ټرانسپورټیشن دی، پروټیکشن دی. ټیک ده؟ نروس ټیشو دا بل زموږ سره تھرډ نمبر راځي. ښه اوس دا په افغاني اسان دي. نروس ټیشو چې دی د مین کمپوننټ اف د نروس سیسټم، د مین کمپوننټ اف د نروس سیسټم از نروس ټیشو. صحیح ده؟ په کې برین دی، سپاینل کارډ دی، نروس دي. ریګولیټ اینڈ کنټرول د باډي فنکشن، دا د باډي فنکشن چې ریګولیټ کوي او کنټرول کوي. ټو مین سیل ټایپس دي. په کې زموږ سره یو نیورون دی، یو سپورټینګ سیلز دي. نیورون چې جنریټ اینډ کنډکټ د نرو امپلس، مین کار د چا دی؟ هغه د نیورون دی. خو د نیورون له څوک سپورټ بیا ورکوي هغې ته موږ نان کنډکټینګ سیلز وایو. او زموږ سره کوم چې موږ شوان سیلز وایو، شوان سیل په نیورون کې که نه مخکې ته به چېرته رام شي. شوان سیل چې دی زموږ سره په څه کې راځي؟ سپورټینګ سیلز کې راځي. صحیح ده؟ دیټ په کې نور سیلونه هم دي، خو شوان سیل چې دا پکې موسټ څه دی موږ زیاتره پېژنو ځکه چې موږ په سټرکچر اف نیورون کې چې دی هغه موږ ډسکس کوو. انسولیټ اینډ سپورټ د اینډ پروټیکټ د نیورون، د نیورون چې د انسولیشن او پروټیکشن چې دی هغه څوک کوي؟ هغه سپورټینګ سیلز کوي. ښه بل دی زموږ سره لاست نمبر مسل ټیشو. مسل ټیشو زموږ سره هایلی سیلولر دی. په دې کې زموږ سره مطلب ټوټل د سیلونه جوړي، ویل واسکولرایز. په دې کې زموږ سره د ټول نه سیوا واسکولرایزیشن په څه کې دی؟ او مسل ټیشو کې دی. ریسپانسیبل فار موسٹ ټایپ اف د باډي موومنټ. د باډي موومنټ څوک کوي؟ هغه زموږ سره مسل ټیشو کوي که نه. پوزیس د مایوفیلمنټ، په دې کې مایوفیلمنټ یا اکټین مایوسین پروټین نه جوړي. 3 ټایپس دی، یو سکیلیټل دی، یو کارډیک دی، یو سموث مسل دی. سکیلیټل مسل نو کوم چې بون ته اټیچ یا زموږ سره سکیلیټل مسل دی. صحیح ده؟ نو سکیلیټل مسل سیلز دي په دې کې، په کې مسل فایبرز دي، لانګ دي، سلنډریکل سیلز دي، ملټي نیوکلیټ مطلب دا دی چې ډېر شي سیلونه به په دې کې. یاد ساتئ زمونږ د بدن هر یو سیلونه چې دي که نه هغه زموږ سره یوني نیوکلیټ دي، په کې یو نیوکلیس دی. خو سکیلیټل مسل زموږ سره داسې سیلونه دي چې دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره ملټي نیوکلیټ سیلز دي. صحیح ده؟ نو ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ ویچ اف د فالوینګ از ا ملټي نیوکلیټ ټیشو یا سیلز. نو هغه چې بیا تاسو ته یاد یې هغه زموږ سره مسل سیل دي. یو ته موږ مایوسایډ ورته وایو. دا سټریټیفایډ دی، مطلب په دې کې سټریشن دی. سټریشن هغه به د سره وجې نه، هغه به تاسو بیا د مسل سټرکچر ووایئ چې په کې هغه زی لاینز دي، زی لاینز دي چې په ښکته یو طرف ته، زی لاینز بل طرف ته، په دې منځ کې هغه اکټین مایوسین چې دی هغه په دې منځ کې پریزنټ دي. صحیح ده؟ نو دغه زموږ سره د هغې دغه سټرکچر د وجې نه دی هغه سټریشن جوړ کړی. صحیح ده؟ بل ولنټري دا زموږ سره ولنټري دی، مطلب دا زموږ د بدن په کنټرول کې. صحیح ده؟ بل زموږ سره سکیلیټل مسل کې form the organ called the skeletal muscles, form the organs called the skeletal muscle, packaged by the sheets of connective tissue attached to bone of the skeletal or contract to pull on the bone or skin moment result. مړه په دې کې څه نشته دومره. ښه دې کې دا خبره یې کړې ده چې په دې کې شیټ اف کنیکټیو ټیشوز دي او په هغې کې بیا هغه بون ته اټیچ شوي دي. خو کم مسلز چې هغه بون ته اټیچ شي سیمپلي دا خبره ده، نو هغه په مومنټ کې هیلپ کوي، او چې مومنټ کې هیلپ کوي دغه زموږ سره مسل یا سکیلیټل مسلز دي زموږ سره. صحیح ده؟ بل زموږ سره کارډیک مسل. نو کارډیک مسل فاوند اونلی ان د وال اف د هارت. دا زموږ سره د هارت پر والز کې هارت چې کوم جوړ شوی دی هغه د کارډیک مسل نه جوړ شوی دی. کنټرکشن پروپیل د بلډ تھرو د بلډ ویسل. کنټرکشن چې کله د دې وشي نو بلډ چې د هغه ویسلز لور کی کارډیک مسل سیل ته موږ څه وایو؟ مایوسایډس ورته وایو، یو ته کارډیوسایډس ورته هم وایي. دا هم زموږ سره سټریټډ دي، یوني نیوکلیټ دی. دا اوسه بل چې و زموږ سره ملټي نیوکلیټ، دا زموږ سره یوني نیوکلیټ دی. دا برانچینګ په دې دا خبره هم یاد ساتئ چې برانچینګ هغه به کم یو سیلونو کې. نو برانچینګ زموږ سره په کارډیک مسلز کې یا په کارډیک سیلز کې. صحیح ده؟ دا انوالنټري د بدن په کنټرول کې زموږ نه دي. نیکسټ زموږ سره سموث مسل. نو پاوند مینلی ان د وال اف د هالو ارګن. کم چې هالو ارګن دي زموږ فار ایگزامپل ډایجسټیو ټریک شو، ریسپایریټري ټریک شو. صحیح ده؟ کم چې هالو ارګن دي پای کې زموږ سره صحیح دا پریزنټ دي، لکه انټسټاین شو، اسوفیګس شو، بلډ ویسل شو. کنټرکشن سکویز سبسټانس تھرو دیز ارګن. چې کله کنټرکشن وشي نو پای کې چې دننه کم سبسټانس وي، فار ایگزامپل که خوراک موږ خوړلی نو خوراک چې د هغه دننه لاړ شي لکه پیرسټالسیس مومنټ چې کېږي نو هغه د سموث مسل د وجې نه کېږي. صحیح ده؟ په دې کې زموږ سره سټریشن نه، نو ویزیبل سټریشن. په دې کې هغه زی لاینز چې دی هغه زموږ سره نه موندې کېږي، او کوي نو هغه ډېر لرې دی یو بل نه. نو سټریشن چې دی په دې کې نه، سموث مسل سیل او په کې سپینډل شیپ، یوني نیوکلیټ او انولنټري. بل زموږ سره ټاپک دی باډي میمبرین. اوس زموږ سره باډي میمبرین زموږ سره کم دي. نو باډي میمبرین اول فنکشن سره، نو فنکشن اف د باډي میمبرین زموږ سره لاین اور کور د باډي سرفیس. دی باډي سرفیس چې دی کور کړی لکه موږ سکین واخلو نو دا زموږ سره په باډي میمبرین کې راځي، او دا زموږ سره صحیح دی زموږ سره باډي سرفیس کور کړی. پروټیکټ د باډي سرفیس
د پروټیکشن ورکوي. لوبریکیټ د باډي سرفیس دغه لوبریکیشن ورکوي، مطلب غوړی یې مویسچرایزیشن ورکوي عشان فارم د پروټیکټیو شیټ او پروټیکټیو شیټ اراوند ارګن چې دی هغه ممبرین چې دی هغه زموږ سره جوړوي. په دې کې زموږ سره اپیتیلیل ممبرین دی، کیوټینیس ممبرین دی، میوکس ممبرین دی، سیرس ممبرین دی او کنیکټیو ټیشو ممبرین دی. صحیح ده. د دې څو ټایپس شو؟ د دې زموږ سره 15 ټایپس شو. ټیک شو. کلاسیفیکیشن یې 15 ته شوی دی. نیکسټ دی زموږ سره کیوټینیس ممبرین. کیوټینیس ممبرین چې دی زموږ سره په کوم ځای باندې؟ نو دا په کیوټینیس وایي زموږ سره سکن ده، دا په سکن باندې موجود دي. ډرای ممبرین دی زموږ سره اوټر موسټ پروټیکټیو باونډري، ټول نه بهرنی لیر چې دی زموږ سره کیوټینیس ممبرین دی. بل دی سوپرفیشل اپیډرمس او انډرلاینګ اپیډرمس. نو سوپرفیشل اپیډرمس د ټول نه بهرنی چې کم دی، کم چې موږ ته په سترګو باندې ښکاري، دا سوپرفیشل اپیډرمس دی. دا کیراټینایز سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیوم، دا خبره موږ شاته وکړه چې دا زموږ سره سټریټیفاید دی، کیراټینایز هم دی او سکویمس اپیتیلیوم دی. صحیح ده. بل انډرلاینګ اپیډرمس کوم چې دننه دی نو هغه زموږ سره موستلی ډنس کنیکټیو ټیشوز نه چې دی هغه جوړ دی. نیکسټ دی زموږ سره میوکس ممبرین. نو دا په کوم ځای کې میوکس په کوم ځای کې جوړیږي؟ په ریسپایریټري ټریک کې. نو دا په ریسپایریټري ټریک کې سمپل سرفیس اپیتیلیوم دی. ټایپ ډیپند آن د سایت انډرلینګ لوز کنیکټیو ټیشو بای کې لیمینا پروپریا ده او لاینز آل د باډي کیویټي دیٹ اوپنز ټو د ایکسټیریور باډي سرفیس. دې زموږ سره هر هغه باډي کیویټیز د کړي دي کور کړي دي کوم چې بهر ته چې هغه اوپن شوي دي. صحیح ده. اپن اډاپټډ فار ابزارپشن اور سیکریشن. او د دې مین کار څه دی؟ د میوکس ممبرین د ابزارپشن کې او دغه کې په سیکریشن کې چې دی هیلپ کوي. بل زموږ سره سیرس ممبرین. نو سیرس ممبرین چې دی دا زموږ سره موستلی دا زموږ سره د هارت نه چاپیری. صحیح ده. په دې کې بیا دوه لیرز پکې نور هم دي، هغه ویزرل او پیرایټل دلته ورکړي مې چېرته ویزرل او پیرایټل. صحیح ده. دلته لاندې شته. خو په دې کې سرفیس چې دی هغه د سمپل سکویمس اپیتیلیوم نه جوړي او انډرلاینګ چې دی دننه د هغې نه بیا دننه سیرس نه دننه، او په سیرس کې یو بهرنی یو دننی دی که نه. نو بهرنی چې دی زموږ سره د سمپل سکویمس نه جوړي او دننی چې دی زموږ سره د ایرولر کنیکټیو ټیشوز نه جوړي. لاین اوپن د باډي کې لاینز اوپن د باډي کیویټي دیٹ آر کلوز ټو د ایکسټیریور اف د باډي. دا هر هغه کیویټیز کې پریزنټ دي کوم چې بهر ته کولو شوي نه. صحیح نه. سیرس ممبرین اکر ان pairs separated by the serous fluid. serous membrane چې د یو بل نه په serous fluid باندې جدا شوي. لکه پر ایگزامپل ته دغه واخلې پیروټونیل چې دا زموږ سره یو serous membrane دی که نه، کم چې د خېټې نه چاپېره چې کم پرده لګېدل، کم د خېټې پرده چې ورته خلک وایي که نه، نو په هغې کې یو ممبرین داسې لګېدلی دننه طرف ته، یو چې دی بهر طرف ته، او په دې دواړو په دې منځ کې زموږ سره فلویډ پروت دی. دغه فلویډ ته موږ څه وایو؟ پیروټونیل فلویډ ورته وایو. صحیح ده. او دې ته موږ ویزرل ورته وایو. صحیح ده. ویزرل کورینګ د دې ته موږ پیرایټل وایو کوم چې دننه سایډ ته وي، او کوم چې بهر سایډ ته هغې ته موږ څه ورته وایو؟ ویزرل ورته وایو. صحیح ده. کوم چې دننه هغې ته پیرایټل وایو او کوم چې بهر یې هغې ته موږ ویزرل وایو. صحیح ده. ګورئ ویزرل لیر کور د آوټ سایډ اف د ارګن. آوټ سایډ اف د ارګن چا کور کړی؟ زموږ سره ویزرل. او کوم چې پیرایټل نو پورشن اف د پیرایټل لیر لاینز ا پورشن اف د وال اف د باډي کیویټي. کوم چې وال اف د باډي کیویټي هغه زموږ سره پیرایټل وي. بل په دې کې زموږ سره اگزامپل ورکړي دي. نو یو پیروټونیم دی، یو پلیورا ده، بل پیریکارډیم دی. کوم چې د هارت نه چاپیری، د پلیورا کوم چې د لنګز نه چاپیری، او کوم چې د ابډامینل کیویټي نه چاپیری هغې ته موږ پیروټونیل وایو. صحیح ده. نیکسټ دی زموږ سره کنیکټیو ټیشو کې ساینوویل ممبرین. کنیکټیو ټیشو ممبرین کې زموږ سره ساینوویل ممبرین دی. نو هغه زموږ سره دی څه کوي؟ دا پر ایگزامپل جاینټ دی. د ډایګرام ته وګورئ. دا پر ایگزامپل دا یو بون نغلی، دا بل بون نغلی. اوس د دې بون په دې منځ کې دلته کوم د جاینټ چې دی، په دې جاینټ کې زموږ سره یو فلویډ موجود دی او هغې ته موږ څه وایو؟ دغه جاینټ چې دی په دې کې زموږ سره یو فلویډ موجود دی، هغې ته موږ ساینوویل فلویډ وایو. صحیح ده. او دا چې کوم ممبرین باندې چاپېره د دې دواړو بونز په دې منځ کې چې کوم ممبرین جوړ شوی، دغه ممبرین ته موږ ساینوویل ممبرین وایو. او په دې منځ کې چې کوم فلویډ دی هغې ته موږ ساینوویل فلویډ وایو. صحیح ده. لاین د فایبرس کیپسول سراونډینګ د جاینټس. ټیک شو. نو دا زموږ سره نننی لیکچر اوږد شو، خو بس ځان پرې پوه کړئ. او نن لیکچر چې و لږ کنفیوزینګ و، خو جسټ ځان ته سکیچ ډرا کوئ. سکیچ چې ځان ته ډرا کوئ، د ټول نه اول به ټیشو ولیکئ چې زموږ سره ټیشوز چې دی موږ ټیشو سټارټ کړي ده که نه. دلته د لیکلو لږه مسله که نه، ما د سکیچ دلته ویستو. صحیح ده. بیا په ټیشو کې زموږ سره 4 مین ټایپس دي. ټیک شو.
نو هغه به ځان ته دلته ولیکئ چې زموږ سره اپیتیلیل دی، کنیکټیو دی، مسکولر دی او دا بل کوم یو و. صحیح ده. نو دغه زموږ سره نروس. صحیح ده. نو دغه څلور ټایپس په دا ولیکئ. بیا په نروس کې دننه کم دي، په سکیلټل کې دننه کم سوري په مسکولر کې دننه کم دي، بیا په اپیتیلیل کې کم دي او په کنیکټیو کې کم یو دي. دغه ځان ته سکیچ ډرا کړئ، په سکیچ باندې بیا ځان ته لوکیشن ولیکئ، نو بیا به ایزي شي. صحیح ده. نو دا و زموږ سره نننی لیکچر. چا څه کوېسچن وي نو هغه تاسو کولی شئ په کمنټ کې. صحیح ده. تھینک یو سو مچ.